د توبې صورت ځکه چې د دریو کسانو او د نورو مسلمانانو د توبې ذکر په دې کې راغلی دی وعلى الثلاثة الذين خلفوا او بیا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا غزوه تبوک نه پاتې شیو بے عذر او بیا غي الله رب العالمین ته توبه وکړه توبه قبول شوه او ټول امت ته دا سبق دی چې الله رب العالمین ته توبه تائب ګرځي چې کله د غلطي وشي او کله د ګناه وشي او دې صورت ته صورت فاضحه هم وي فاضحه پزواس سره معنا رسوا کون کې صورت د کدی د منافقینو بنیاد وکړل د خاص به درس راځي چې منافقان داسې دي ومنهم الذين ومنهم نو الله تعالی دا غي غټول رازونه فاش کړی دي نو ټول شرمنده کړی دي او رسوا کړی دي نو سورته فاضحه ورته هم وي سورته مخزیه ورته هم وي سورته منکله ورته هم وي او سورته مبعثره ورته هم وي او سورته مدمدمه ورته هم وي او سورته براءت ورته هم وي ګڼ نمونه دي په احادیث مبارکه کې راغلي دي اوس د دې سورته ربط د ما قبل سره هغه دا دی چې په هغه صورت کې الله رب العالمین باغی کې د هغه عهود او چې کوم لوزونه میثاق شوی دي نو دا غي بیان دي او په دې صورت کې الله تعالی نبذ عهود کوي براءه من الله ورسوله بعد دنن نفس الله او د الله پیغمبر تاسو نه بیزار دی ښا سلور میاشتې مهلت ده دا غي وجه دا وا مخکې تیر شو چې دوی بار بار نقض د عهد کړو بار یې کړو نو اخر الله رب العالمین دا آیتونه راولېګل چې دا چا چې نقض د عهد کړي دی دوی تسلور میاشتې مهلت ورکړي دا آیت چې نازلې ده او دا صورت نه دا د شوال میاشت و نو شوال ذوالقعده ذوالحجه او محرم د محرم پورې دوی ته اجازت ده او د هغې نه پس بیا چې کم دی نو هغه دوی ځان سنبال ساتي بیا د دوی دپاره هېڅ معاهده نشته او د دوی دپاره هېڅ چې کم دی نو هغه عهد نشته ځکه چې بار لوزونه مات کړي دي البته الله تعالی وی چې کوم کفارو لوز نه دی مات کړي لکه بنو زمرا بنو کنانه او بعض قبایل داسې وو پیغمبر علیه السلام سره لوز کړی وو چې جنگ بندي به او چې دا آیتونه راتلل نو هغې لوز نه مات کړی نو الله تعالی رسول الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم چې هغه نه ماتي الله وی تاسو یې ماتوي خو چې دا چا مات کړي دي لوزونه نو تاسو بیا د هغې خلاف هغه کاروایي وکړئ اوس دا صورت چې دی دا هم مدنی صورت ده نو هغه مضامین اربعه توحید رسالت بعث بعد الموت او جهاد فی سبیل الله او په منځ کې د منافقین او غبط کردار او تسلی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او د غزوه تبوک دا غي تفصیلی واقعه هغه الله رب العالمین ذکر کړی دا د جهاد فی سبیل الله په ضمن کې او بیا چې کوم پاتې شوی دي نو یو منافقین دي یو مخلصین دي نو منافقین او اعذار بارده کړي وو نو داغي غټول اعذار الله رب العالمین هغه چې کوم د تش تزبام ګرځولې دي او کوم چې مخالف دغه د مخلصین دي او بیا غي پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی ته توبه وکړه نو داغي هم بیان دي سبق دی چې د منافقینو په شان ته مکیږي چې یاره د دروغ عذرونه پیش کوي او بیا اعذار باریده پیش کوي د مخلصینو صحابه کرامو په شان چې حقیقت ته نو بیا پاغي باندې چلےږي او پکې الله رب العالمین د هجرت هغه واقعا را نقل کړي دنیا ته دا سبق دی چې ګوره د الله رب العالمین دین یہ کسی کا محتاج نہیں ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار الله په غار ثور کې هغه دوه ایسو کو سره نو او الله رب العالمین په هغه وخت هم د خپل دین نصرت کړي دي او د خپل پیغمبر هغه منصور ګرځولې دي نو که چېرې څوک دا وي چې ګینه دا زما په وجه باندې دا دین قائم دی او یا زما په وجه باندې دا دین دا ترقی کوي نو الله تعالی دا دغه خام خیالي ده د خپل د الله رب العالمین احسان په ځان باندې وګڼي چې شکر دې چې مان الله تعالی مالی جانی قرباني اخلي دا د الله تعالی قبول کړي او دا د الله تعالی د خپل رضا هغه یو ذریعہ وګرځي نو تاسو په الله تعالی باندې یا په دین باندې احسان نه ورړوي نو په ابتدا کې هغه عهود دي او دا هغه چې کوم متعلق تفصيلات دي هغه چې کوم نو الله رب العالمین ذکر کوي او فرمایي براءة من الله وذا سورۃ د قران حکیم د دې پاول کې بسم الله نشته د هر سورۃ پاول کې بسم الله مکتوبه ده او د دې سورۃ پاول کې بسم الله نشته نو حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وی بسم الله چې دا امان دی الله نوم چې واخلي خدا خو هغه سړی ته امان میلاویږي هغه مخاطب ته او دا سورۃ چې ده په دې کې رفع د امان ده چې دنن نفس
دی معاهدینو ته هیڅ قسمه د مال او جان تحفظ نشته، امان ختم. لکه دوی بار بار لفظونه مات کړل او بار بار معاهدې بلډوز کړي. نو بسم الله امان دی او په دې صورت کې رفع د امان ده، ځکه به بسم الله نشته. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه منقول ده، هغه وی چې مونږ کله قرآن پاک جمع کو، دغه هغه جامع القرآن دی، نو هر یو ځای کې چې بسم الله به موجود و، هغه بر دې علامه و چې دا صورت آغاز دی او دا سر نه شروع شو. چې کله سورۃ البراءت تر ورسېدو او مونږ قرآن پاک جمع کو، نو د دې پاول کې بسم الله نه و. نو چې بسم الله پکې نه و، نو د دې مطلب بظاهر دا معلومېدو چې دا مستقل صورت نه دی، ځکه چې مستقل صورت وې نو بیا بسم الله و. نو مونږ وی چې مستقل صورت نشو، نو آیا دا د کوم صورت سره ملګری کو، د چا سره یو ځای ولیکو؟ نو چې مونږ معلومات او شورا د صحابه کرامو کې ناستله، نو مونږ وی سورۃ الانفال او سورۃ البراءت د دې مضامین چې دي نو دا د یو بل سره بالکل موافق دي. ښه التم زیات مضامین د جهاد او دلته من تپتو لګي غزوه تبوک دی، جهادونه دي، غزوه حنین دی، او ټول جهادونو تذکرہ ده. نو د دې او داغي مضامین یو شان دي. نو مونږ سورۃ توبه د سورۃ انفال پسې متصل کو، خو دوه کار وکړل. بسم الله هم اون لیکله، بسم الله اون لیکله، ځکه چې د پیغمبر علی السلام نه پکې بسم الله منقوله نه و. او بل طرف ته مونږ وی چې دې ځان له نوم دی، ځان له نمونه دي، نو مطلب دا چې دا خو مستقل صورت دی. نو د دې او د سورۃ الانفال په منځ کې هم خالی ځای پرې خو ده، لکه څنګه چې د نورو سوراتونو کې خالی ځای دی. ځکه که خالی ځای مو نه پرې خې، نو بیا خو مطلب دا و چې دا دواړه یو صورت شو، حالانکه ځان له نوم دی. او که بسم الله مو لیکلی وی نو هغه بیا خلاف سنت راتله، ځکه چې هلته کې پیغمبر علیه السلام نه د هغې ثبوت نه و. نو په دې وجوهاتو باندې د سورۃ البراءت په آغاز کې او په اول کې په دې کې چې کوم دی بسم الله مکتوبه نه ده، نو چې څوک قرائت د مخکې نه شروع او دې مسلسل تلاوت کوي، نو بس براءت من الله ورسوله، نه تعوذ او نه تسمیه. البته که چېرې دی آغاز د قرائت هغه د سورۃ البراءت نه کوي، آغاز کوي، نو بیا خو فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، او دام قرآن دی نو اعوذ بالله به ورته وایي. او کل امر ذی بال، نو بیا دام امر ذی بال دی، نو بیا ورته بسم الله وایي. نو هغه بیا ځان له هغې کې تفصیل هغه شته دی. نو الله رب العالمین فرمایي براءة من الله ورسوله، یعنی هذه براءة من الله ورسوله، دا خبر دی د مبتدا دپاره چې دا اعلان د بیزارۍ دی د جانب د الله رب العالمین نه او د جانب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په طرف د هغې خلقو باندې چې تاسو معاهده کړې وه هغې سره د مشرکانو نه، تاسو معاهدې ورسره کړې وې بیا یې ماتې کړي دي بار بار. فسیحوا فی الارض 4 اشهر، نو پس تاسو وګرځېږئ په دې ځمکه کې، دا د عرب چې کومه ځمکه ده او د خدای چې کومه ځمکه ده، نو فی الحال ګرځئ تاسو 4 میاشتې اجازت دی. ښه وګوره اسلام دومره د انصاف مذهب دی. دوی خو معاهدې ماتې کړې وې، په کار دا و چې بې تپوسه یې پرې رانورې کړې وې. ښه خو الله تعالی وایي نه، 4 میاشتې تاسو ته مهلت دی، خو د 4 میاشتو نه پس نور مهلت نشته، ځکه تاسو نقض د عهد کړی دی. وګرځېږئ تاسو په ځمکه کې 4 میاشتې، او تاسو پوه شئ په دې باندې چې په تحقیق سره تاسو نه عاجزه کوونکي الله رب العالمین لره، او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی رسوا کوونکی دی کافرانو لره. الله وایي زه به دا کافران شرمنده کم، دا چا چې دا لفظونه مات کړي دي. واذان من الله ورسوله، او دا یو اعلان دی د جانب د الله رب العالمین نه. اذان تم ځکه اذان وایي چې هغه اعلان دی، نو دا یو اعلان دی د جانب د الله رب العالمین نه او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د طرف نه په طرف د خلقو باندې. یوم الحج الاکبر، په ورځ د هغه حج اکبر باندې، لوی حج. نو ګوره یو حج دی یو عمره ده، نو عمره حج اصغر دی او حج اکبر دی. یو د عوامو اصطلاح ده، وایي چې کله د عرفې ورځ وي او د جمعې ورځ وي نو دې ته وایي حج اکبر، خلک وایي لکه سږ کال حج اکبر دی. نو دا اصطلاح یعنی دا حقیقت باندې مبنی نه ده. دا ټیک ده چې عرفه وي او جمعه یو ځای وي، نو د دې حج ثواب ډیر زیات دی. او رسول الله مبارک چې په سن 10 هجری کې حج کو، حجۃ الوداع، نو هغه جمعه و او عرفه و، دا هم ټیک ده. خدا سے نه ده چې ګینه نور حجونه چې دي نو دا ګینه حج اکبر نه دی. ښه هر یو حج چې دی هغه حج اکبر دی. ښه وی ای خواجه چې پرسی ز شب قدر نشانی، هر شب قدر است گر تو قدر بدانی. وی د شب قدر ته پوسونه سره بارکه، هر شپه شب قدر دی خو کسا سره قدرې. ښه
او که قدر نه نو بیا هغه ليله القدر هم هغه بیا دقه شان لاړه. نو هر حج چې دی هغه حج اکبر دی. اوس دا یوم الحج الاکبر دا کوم ورځ ده؟ نو سنی مفسرین وی یوم العرفه او سنی وی یوم النحر، یا نهم ذو الحج یا لسم ذو الحج. څوک یې نهم ځکه دی چې پیغمبر علیه السلام الحج العرفه، حج د عرفین عبارت دی. رکن اعظم د حج چې دی نو هغه وقوف د عرفات دی. چې چا غلان دی کو حج اعلان دی کو، چا نه غلال نو حج دی لاړ. او څوک وینه یوم النحر دی لسم د ذو الحج، ځکه چې طواف د بیت الله چې کیږي طواف فرض او طواف افاضه نو هغه په لسم د ذو الحج باندې کیږي. نو بهرحال یوم الحج الاکبر یا عرفه شو او یا چې کوم دی نو هغه یوم النحر شو. نو په هغه ورځ باندې به خلقو ته دا اعلان کیږي چې کله دا سورت آیتونه نازل شو دا سن 9 هجری نهم کال د هجرت. نو پیغمبر علیه السلام په خپل نو تله او حضرت ابوبکر صدیق سے امیر الحاج مقرر کو او هغه ته په لوی لوی اجتماعاتو کې به دا اعلانات وکي او به حضرت علی سے پسې ولېګو. حضرت علی سے به ولېګو چا ورته وی چې دا سي اهم اعلاني نو هغه د نسب او د خاندان سره کوي. نو حضرت علی سے ابوبکر صدیق سره ملاو شو، شاته ورپسې ورسېد. هغه ته امیر او مامور راغلی، خدای امیر په حیثیت راغلی کنه زما مامور به، هغه ته مامور ستا مامور بهم، خو صرف چند اعلانات داسې دي امیر بتای، خو چند اعلانات داسې دي چې هغه به زکو د رسول الله مبارک په وینا باندې. نو بیا باقي کې دامو چې الا لا يحجن بعد العام مشرک، د سګنی کال نفس وګوره مشرک سړی د بیت الله زیارت ته نه راځي. دا به ادب خلق دی او دا نجس دی. او بل دا الا لا يطوفن بالبيت عريان، بربن سړی به د بیت الله طواف لنور نه راځي. خلاص مزه ما مزه آینده لپاره به دا پابندیانی. او بیا دا اعلانات وکړل چې کوم خلق لوزونه مات کړی دي نو سلور میاشتې خو کلم کله وګرځي، هیڅ پابندی نشته. په مینا کې په عرفات کې په هر ځای کې دا اعلانونه وکړل، خو سلور میاشتې پس بیا ځان سنبال ساتي. ښه بیا تاسو لپاره په دې پاکه خاور د ګرځېدو دا غي نور اجازت نشته. دا اعلانونه دي. وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، چې په تحقیق سره الله رب العالمین بیزار دی د مشرکانو او دارنګ رسول پاک صلی الله علیه وسلم اغم بیزار دی د مشرکانو نو دا رسوله دا پر رفع سره یا خدا مبتدا دا او خبر محذوف دی، یعنی ورسوله بریء، او یا رسوله عطف دی په ضمیر د بریء باندې، ان الله بریء. او بیا ورسوله نو دا رسوله د بریء په ضمیر باندې پاغه باندې عطف شوی دی. او دا هغه ځای دی چې کوم د علم نحوی د یو قول مطابق دا غي د ایجاز سبب ګرځیدل دی. ځکه هغه یو صاحب هغه چې کوم د تلاوت کو او اعرابات خونه نو هغه وی ان الله بریء من المشرکین ورسوله فجر سره وی، نو معنا خو بیا فاسد شو چې الله تعالی بری دی د مشرکانو نه او الله تعالی بری دی د خپل رسول نه. نو هلته یو عربي ناستو یو باندې هغه وی ک الله تعالی د پیغمبر علی السلام نه بری وی نو بس وی زم ته براءت اعلان کوم. ها نو باغی باندې چې کوم دینو هغه حضرت عمر صاحب لرا واسطه. حضرت عمر صاحب ته وی ګوره دې داسي وی چې زم د پیغمبر علی السلام نه د براءت اعلان کوم، نن د مسلمان وی دا خبره کوي. نو هغه ورته وی دا دی ولي وی زګه جی وی د وېده چې کوم د آیت داسي وي چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله. حضرت عمر صاحب اډر ورکو وې نحو جوړه کوي، ښه ګرامر جوړ کوي د دې لپاره چې یاره دا قران پاک خلق صحیح ولي. نو بس دا دغه لپاره غو بنیاد شو. ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم، نو پس کچره تاسو توبه وکړه فإن تبتم عن الغدر والكفر، نور کفرم نکوي او نور نقض عهدم نکوي، نو پس دا بغوري تاسو لپاره. او کچره تاسو مخ واړوي د دینه نو پس پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره تاسو نه عاجز کوونکی الله رب العالمین لرا. او خبر ورکړئ پیغمبر علیه السلام کافرانو ته. نو دا خو خبر د بشارت نه دی، خدا تحکم دی. خبر ورکا کافرانو ته په عذاب دردناک سره الا الذين عاهدتم من المشركين، دا به استثناء ده چې د مشرکانو د پاره نور معاهدي ختم، خو چې چا معاهده ما تکړه نه ده خلاف ورزي کړي نه ده دا غ سره معاهده بحال ده. لیکن هغه کسان چې تاسو معاهده کړی دا غي سره د مشرکانو نه
ثم لم ينقصوكم شيئا او بیا هغه کمې نه دی کړي په هغه لوز خپل کې دی یو سیز لوز نه دی مات کړي ولم يظاهروا عليكم احدا او هغه ملاتل نه دی کړي په مقابل استاسو کې دی یو کسره استاسو دشمن سره ملاتل نه دی کړي ها ولم يظاهروا ان لم يعاونوا احدا ان من اعدائكم یو کس دستاسو دشمن مرسته نه د کړي نفاتم الیهم عهدهم الى مدتهم پس پورا کوي تاسو دغه سي کافرانو ته هغه مدته د هغه لوز داغي تر د مدې خپل پوري تحقیق سره الله رب العالمین چې يحب المتقين محبت ساتي الله تعالی د هغه خلق سره چې ځان بچ کی عن نقض العهد نو الله تعالی چې هغه نه د ماته کړي نو ته ماته وکنه فاذا انسلخ الاشهر الحرم نو بس په هغه وخت کې انسلخ معنا خرجه بس په هغه وخت کې چې کله اوزي هغه میاشتې محترمه سلور میاشتې محترمه دي منها 4 حرم رسول روان دي نو پاره کې ذوالقعده ذوالحجه محرم او یو دی رجب درې پرله بسیدي او دا یو ځان لدا نو چې کله اوزي هغه میاشتې محترمه نو پس مړکوي تاسو دي مشرکان لرا چې د جهاد مقرری او صبر خو تسنوي د عهد د وجنا او بس نور عهد ختم دي پس مړکوي تاسو دي مشرکان لرا شرط کې چې بیا منتل تاسو غي لرا حيث وجدتموه يعني في الحل والحرم وخذوهم واحصروهم او گرفتار کوي تاسو غي لرا او تاسو چې کوم دی را بند کوي غي لرا وقعدوا لهم كل مرصد او کینه تاسو دغه کافرانو ته په هر مورچا باندې مرصد انتظارګه نو په مورچا کې خلق د دشمن په انتظار ناس ته چا ټیک به کوم یا ټیک برا باندې کوي او یا سن حضرات وی بندرګه مرصد هغه کوم چې سمندري ساحل باندې کوم د سمندري جازونو ځای دی هغه کوم پورت دی هغه مرصد دی نو الله تعالی وی هر اډو ته ونی سیخه اسنه چې تاسو صرف یو ځای قابو کړی وي هغه بل طرف نه اٹیکو کی نو وقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه نفس کچره دی توبه وکړه او دی پابندي وکړه د مانزو او ورکو دوی زکات لره د اسلام علامات پکې راغلل نو فخلوا سبيلهم خوش کوي تاسو هغه لار د دوی لره بیا ته سموای ځکه مسلمان دی ښه توبه وکړه ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره اوس یو کافر دی د کافرانو بد خو ډیر بیان شو چې دا پلیت دی او دوی سره جنگ کوي او راویني وای گرفتار کوي اوس یو کافر دی او کلمه نه دا ویلي خو هغه د دارالکفر نه راتل غواړي اسلامي وطن ته او په ویزه باندې راځي په اجازه باندې وی راتل غواړم نو آی اجازه به ورکو او کنه اته چې ته چې د پلیت زوی دی مې را پرې دی ښه نو الله تعالی وینا فاجره دله پناه ور کوي ویزه او تجاری کوي ښه ځکه دې په دارالکفر کې پاتې کیږي نه د قران نه خبر دی نه د ایمان نه خبر دی نو کده اسلامي وطن تراغه او الته د جمعهتون ولیدل او د مسلمانانی ولیدل او د مرکزونه ولیدل او د قران درسونه ولیدل نو کې دې شي دې ایمان راوړي خو بیا هم چې کله د اسلامي وطن تراغه په ویزه باندې راغې میاشت کال هر سونه چې څونه اسلامي حکومت اجازه ورکړي نو الله تعالی بیا تاسو ذمہ داری دام ده چې دې وګور خپل وطن ته واپس محفوظ رسوي د بونډري پوری ها د واګا بارډر پوری دغه هندو اسلامي حکومت د پاکستان ذمہوار دی اخو بیا دې پوښا او د خپل حکومت پوښا نو الله تعالی فرمایي چې ټیک دا پلیتی خدا سے نه د چګیناړو اسلامي وطن ته بن راځي دغه کومګه ایدل ته بنکو نو بیا هغه په کافرستان کې با مسلمانان بنکی بیا ډېر مشکلات دا غین نور پیدا شي وان احد من المشركين استجارك او کچری یو کس په مشرکانو کې پناه وغواړستانه اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاجره پس ته پناه ورکته امن ورلورکا تر دې چې دی واوري کلام د الله رب العالمین لرا حتا يسمع کلام الله الله قران به واوري دارنګ دین نه خبر شي ثم ابلغه مأمنه او بیا ورسو دغه کافر هغه بون ریخ پلیتا مأمنه مأمن هغه زید امن نو زید امن دا هغه سرحد دی ها خپل سرحد پورې رسول د اسلامي حکومت ډیوټي ده چې څوک داغه په مال جان باندې تعرض اونکی ها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم ذمی یا کم مستامن کافر هغه باندې چې کم چا لاس اوچت کو او داغه وینه تو کړه نو سبا د الله په عدالت کې په قیامت کې به زو دغه ذمی او دغه مستامن ملګری مخه چې دا مسلمان داغه وینه ولې توي
ذلك بانهم قوم لا يعلمون او دا په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دوی داسې او قوم دي چې نه پوهیږي نه لا يعلمون الاسلام هغه د اسلام نه غریبانان څه خبر دي نو چې دلته راشي نو کې دی شي اصل مقصد خو کافر مړول نه دي بلکې کافر ته هدایت کول دي كيف يكون للمشركين عهد عند الله اوس مخکې حکم داو چې چا معاهدي ماتې کړې دي نو داغي معاهده ختم اوس الله تعالی فرمایي چې بس چې معاهده ختم شوي ځکه کافر هغه یو پیرینا سو پیری لوزونه مات کړل نو نور به مونږ په دغه باندې اعتماد وکړو كيف يكون للمشركين عهد او بابا به وی خره تا ګور او بسارا شپې تا ګور كيف يكون عهد سرنګ بعید دي کافر او مشرکانو د پاره یو لفظ عند الله بنذ الله رب العالمین باندې او بنذ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مطلب دا چې دې لفظ پاسدار خلق نه دی ښا الا الذين عاهدتم دا به استثناء ده قران حکیم د انصاف کتاب دی نو نور مشرکانو باندې خو ګذ راکاګو چې دوی د لفظ پابند خلق نه دی د جبه خلق نه دی ښا خو سنه پکې داسې شتا بنو دومیرا بنو کنانا چاغي کم لوس کړه وو تا ان پاغي باندې قائم دي والله تعالی وی تاسو په قائم شئ الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام لكن هغه کسان کافران چې تاسو معاهده کړي واغي سره باندې د مسجد حرام باندې څه مطلب ولم ينقضوا عهدهم لا خپل لوز مات کړي نه دي نو فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم فاسترکې پوری چې دوی ټینګ ولاړ دي په خپل عهد باندې تاسو لپاره نو تاسو ټینګ ودرېږئ پاغي باندې مسلمان جب خو بیا ډېره پخه پکار ده ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم اوس الله تعالی وی چې دا زو ته ولې پکار شو چیرې بس نور معاهده ختم الله وی ځکه چې ما ته علم دې عالم الغیب او دا کافران د دوی حق باطینی د کفر جذبات دومره خطرناک دي چې نه د رشتې خیال ساتي نه د قرابت خیال ساتي نه د خدای خیال ساتي ښه چې په څه باندې وس برشه نو بس نقصان کوي فساد کوي نو لہذا دا د بچاو یو لار ده كيف وان يظهروا عليكم كيف ان كيف يكون عهدهم سرنګ بشیر دی د پار لوز او حال دا دی چې دوی غالب شي بتا سو باندې نو لا يرقبوا فيكم الا نو دوی خیال نساتی ستاسو مبارک الا یعنی قرابتا ال معنا قرابت دا الا حرف نه دی ګوره ها الا استثنائی الا قرابتا نو دی نه د رشتې خیال ساتي ولا ذمتا او نه د لوز او د عهد خیال ساتي ذمه چې عهد کی يرضونکم بافواههم نو دی خوشاله کی تاسو لره پاغه خلو او پاغه جب خلو سره صرف د خلی خبرې دي وتأبى قلوبهم او منع کوي هغه زړونه د دوی واكثرهم فاسقون او اکثر د دوی نه هغه نافرمان دي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا دا ناقضین د عهد اکثر يهود او اهل کتاب دی اخذ په مقابله د آیتونو د الله رب العالمین کې هغه پیسو لګو د دنیا لره نو دی خلق منی کوي دا غلار د الله رب العالمین انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن بظاهر خدا تکرار دی خو مفسرین وی تکرار نه دی هغه مخ کې خاص او دا عام دی مخ کې لا يرقبوا فيكم هل توسر د فيكم لفظ راغلی دی لا يرقبوا فيكم استاسو مبارکي او دلته سره د فيكم نه في مؤمن د یو مسلمان نه د رشتې خیال ساتي او نه د یو مسلمان د عهد خیال ساتي نو هغه خاصو د مخاطبینو پورې او دا عام دی نو دوی لحاظ نکی دا کافران او دا مشرکان فبار د یو مسلمان کې الا نه د قرابت ولا ذمتا او نه چې کوم دی د خپل عهد او یاسن مفسرین وی دا ال چې کوم راغله دی نو ال معنا الله لکه اسرائیل کې مونږ ویلو اسرائیل معنا عبد الله نو ایل نو دا یو لغت ته په ایل کې ال معنا الله دا عبرانی لفظ دی نو بیا معنا لا يرقبون في مؤمن الا لحاظ نساتی دا کافران دی او مسلمان په باره کې الا نه د خدای نه د خدای نه یریږي ظلمونه کوي او جبر کوي ولا ذمتا او نه د خپل عهد او دغه کسان چې دي خاص دي تجاوز کوون کې دي د حدود خپلونه نه پس کې چر دي توبه وکړه د شرک او د کفر نه او دی پابندي وکړه د مانځو او ورکو دوی زکات لره نو فاخوانکم فی الدین جزاء جمله بکاری فهم اخوانکم فی الدین
نو پس دا ساسو رونه دی په دین کې بیا ته سموای او مونږ بیانو آیتونه د قران پاک خپل د پاره د هغه قوم چې هغه عالمانی په دی باندې و ان لکسو ایمانهم او کچردی مات کو هغه خپل قسمونو لرا ورستو د لوس کولو د دوینا وطعنوا فی دینکم او دی اعتراضونه کوي پاغه دین ساسو باندې طعنوا فی دینکم په اسلام باندې اعتراضونه کوي او په اسلام باندې زبان درازي کوي فقاتلوا ائمه الكفر نو الله تعالی فرمای پس تاسو او جنگي گئی د کفر د جرنیلانو سره ائمه الكفر ائمه جمع د امام دا مقتدایان او پیشوایان الله وی دا د کفر پیشوایان دي ان دا د کفر جرنیلان دي الله تعالی بیا سره و جنگي گئی انهم لا ايمان لهم فتحقيق سره نشتره قسمونه د دوی د پاره دا د لوس خلق نه دي خایږي چې دوی ينتهون ځان بچ کی عن نقض العهد آئنده و بیا لوزن ماتی خوا خجلک سبق توخی الا تقاتلون قوما دا تحریز دے اللہ تعالی مسلمانان جہاد تا آمادہ کی اللہ وی جہاد ولی نکوئی ولی کمزوری پاگئی کے کوئی اے ولی نجنگے گئے تاسو دا آغی قوم سرا چاگی مات کری دی خپل قسمون لرا او حقی قص کردے دے پرا وقت کردو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا خو اغا خلق دے پیغمبر علیہ السلام دا مکی مکرمین پا اخراج باندے او پا جلاوطنے باندے مجبور کردے دے وهم بدؤوكم اول مره او بل علت پکې دا ده تاسو خو آغاز نه کړي لاول خو لوز دوی مات کړي وهم بدؤوكم او حال دا چې دوی آغاز کړي او پتا سو باندې پاول ځل باندې اول نقض العهد دوی کړي او اخراج اغم دوی کړي دي اتخشونهم یعنی عن قتالهم آیات تاسو یریږئ دا جهاد کوونو د دوی سره پس الله رب العالمین ډیر لایق دی چې تاسو یریږئ دا غنا کله چې چرته تاسو ایماندار یې قاتلوهم يعذبهم الله جهاد کوي تاسو دغه مشرکانو کافرانو سره عذاب ورکی او سزا ورکی الله رب العالمین دوی تاسو پلاسو باندې بالقتل والاسر څوک بمړشي او څوک بچ کم دی گرفتار شي ويخذهم او شرمنده بکی الله رب العالمین دی کافرانو لرا او امداد بو کی الله تعالی ستاسو په مقابله د دوی کې ويشفي صدور قوم مؤمنین يشفي معنا يبرد الله تعالی به یخی کی هغه سینې د مسلمانانو لرا کافرانو ته بداسه سزا میلاو شي د مسلمانانو سینو ته به شفا میلاو شي خلوی دا اړه په یخ شخه نو الله تعالی د ازلونو د مسلمانانو به اله یخ شي ويذهب غيظ قلوبهم او بو بذي الله رب العالمین هغه غصې د زلونو د دوی لرا او رجوع کی پر رحمت سره الله رب العالمین پاغه چا باندې چې او غواړي الله رب العالمین بعد به مسلمانانو شي کابی سفیان رضی الله تعالی عنہ ومن حذا حذوه هغه به ایمان راوړ والله علیم حکیم ام حسبتم ان تتركوا دا بیا ترغیب د ال الجهاد الله تعالی د انسان د مسلمان د دنیا زندگی دا د امتحان زندگی ده نو دې بخامخه جهادونه بکې دا الله رب العالمین په لار کې او مالی جانی قربانی به پیش کړي وی آیا تاسو ګمان کوئ د دې خبره چې تاسو به پرې خودلې شي ان تترکو یعنی فلا تؤمروا بالقتال تاسو به د جهاد حکم نه ملاويږي دغه شان بناسخ په خپل باندې ام حسبتم ان تترکو آیا ګمان کوئ چې تاسو به دغه شانته محمل پرې خودلې شي د جهاد حکم بنا راځي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او حال دا چې لا تر اوسه پورې نه د اخکار کړي الله رب العالمین هغه خلق لرا چې هغه مجاهدین دي پتا سو کې او نه دیني ولې هغه ما سوا د الله رب العالمین نه او نه د پیغمبر علی السلام نه او نه ما سوا د ایماندارو مسلمانانو نه ولیجتن هغه پټ دوست لرا ولیجه مخکې ته بیتوانه وی دا ولیجه ده نو دو قسم مسلمانان دي یو هغه دی چې هغه د الله په مینه مست دی نو د الله او د الله د پیغمبر او د مسلمانانو نه علاوه د یو کافر سره هم دوستی نه کوي او یو هغه دی چې پټي پټي دوستیانه منافق دی پټي پټي دوستیانه به د کافرانو سره کوي والله وی د جهاد دا حکم دی لپاره دی چې دواړو امتیاز راشي والله خبير بما تعملون او الله رب العالمین چې خبردار دی په هغه څه باندې چې عمل کوي تاسو غیلرا ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله اوس چې کله حضرت عباس سے و بعض مشرکین گیر شو په جنگ بدر کې نو حضرت علی سے پوښتنه کې ترو نو هغه ورپسې ورغه یره وی کاکاجی وېته چې کم دی نو ګوره د پیغمبر علی السلام ستا وراره دی او ته ترې او زه دې وراره یم نو اخر د دې رښتین خیال نه ساتي د ابو جهل ملګرتیا کوي او د رسول الله مبارک نه کوي او بیا جنگ له ورپسې راغلی او بیا داسې کوي نو خې زورنه ورته پاغي باندې وکړه او خو
یعنی خبره وته واورولې ښه. نو عباس سے ورته وی اصل کې تم عجیب وی چې کوم دی نو زمونږه محاسن نه بیانوي او زمونږه مساوي بیانوي. زمونږه چې کوم بدې خبرې دي نو هغه بیانوي او چې زمونږ کوم خوبۍ دي نو هغه نه بیانوي. هغه ورته پتا څه کې خوبۍ دي زمونږ خوبۍ دا دي ګوره موږ د بیت الله منجوران یو حاجیانو له اوبو ورکول او بیا چې کوم دی د حاجیانو خدمت کول او د بیت الله د هغې صفایي کول د هغې خدمت کول کلید برداري دا خو ټول خدمات مونږ کوو نو هغه زمونږ ښه نه یادی او زمونږ دا بد یادی. نو الله رب العالمین د هغې جواب راولېږه الله یې مشرک ته ګوره او د بیت الله تعمیر ته ګوره. ښه د کافر سړي چې دی په خدای باندې ایمان نه لري د خدای د کور سره سویمه ده. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ندی مناسب چې کوم دی د مشرکانو دپاره چې دوی تعمیر کوي د جوماتونو د الله رب العالمین. هغه تعمیر که ظاهري دی ظاهري تعمیر او که هغه باطینی تعمیر دی ځکه دی خدای مني نه دی د بیت الله په تعمیر باندې یا د جومات په تعمیر باندې څه کوي. شاهدین علی انفسهم بالکفر په دې حال کې چې دوی ګواهي کوونکي دي په ځانونو خپلو باندې په کفر سره. دغه کسان چې دي وی زمونږ محاسن نه بیانوي. ښه الله وستاغه محاسن دا دي. ښه اولئک حبطت اعمالهم ضاعت د دې هغه اعمال چې کوم ظاهري دي د جومات خدمت کوي یا د هغې منجوري کې ټول ضایع دي او په اور د جهنم کې به دوی همیشه لپاره وي. انما یعمر مساجد الله دا اوس د هغې تفصیل دی. جومات به کوم سړی جوړوي چې په خدای باندې مضبوط عقیده او ایمانی نو بیا به د الله کور هغه سړی جوړوي. او بله دا ده چې دی په آخرت باندې ایمان لري چېرې ماله به د یو پیرې اجر او ثواب او بدله میلاویږي. خبره دا د بله نه ده چې تعمیر کوي د جوماتونو د الله رب العالمین هر هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې او دی قایمه مانځه لره ورکوي زکات لره ولم یخش الا الله او دی نه یریږي لیکن صرف د یو الله نه د کافر نه د دشمن نه او د هر قسمه قوت نه او طاقت نه نه یریږي صرف د الله نه یریږي. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین نو پس امید دی چې دغه کسان دوی شي هدایت موندونکي. اجعلتم سقایة الحاج دا اوس د هغې بیا مزید تشریح ده. تاسو په دې باندې فخر کوئ چې مونږ حاجیانو له اوبو ورکړئ او بیا له توحید عقیده نه لرئ د شرک په عقیده باندې قایم دی او یا د جومات تعمیر مو وکړو. نو الله تعالی فرمایي چې اصل خبر عقیده او نظریه ده لاول هغه درست کړئ. ښه اجعلتم سقایة الحاج آیا تاسو ګرځوئ دا اوبه ورکول حاجیانو ته. سقایا یعنې هغې ته اوبو خړوب کول او اوبو ورکول او دارنګې تعمیر د مسجد حرام کمن آمن بالله په شان دی د ایمان د هغه چا چې هغه ایمان راوړی دی په الله رب العالمین باندې په ورځ د آخرت باندې او جهاد کی په لاره د الله رب العالمین کې. لا یستوون عند الله ندی برابر دا کسان د الله رب العالمین په نسبت باندې. د مؤمن مرتبه ډېره اوچته ده او دا بل خو مشرک دی. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هغه کسان چې هغې ایمان راوړی دی او هجرتونه یې کړي دي په لار د الله پاک کې او جهادونه یې کړي دي په لار د الله پاک کې په مالونو خپلو سره او په نفسونو خپلو سره. اعظم درجة عند الله دا ډېر لوی دي په درجه کې په نزد د الله رب العالمین باندې. سقایة الحاج والا خلق دوی ته د دوی خپو ته هم نه رسي. واولئک هم الفائزون او دغه کسان چې دي خاص دوی کامیاب دي او زیری ورکوي دوی ته پروردګار د دوی په هغه رحمتونو سره د خپل طرف نه او په رضامندۍ سره او په هغه باغونو سره چې کوم د دوی دپاره دي په هغې کې نعمتونه دائمي نعیم مقیم نعیم دائم او دی به همیشه په هغې کې اوسېدونکي په تحقیق سره په نزد د الله رب العالمین باندې اجر عظیم الشان دی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم الله وی چې کافران دومره الله رب العالمین ته قابل قبول ندي که خدمت د بیت الله کوي که منجورتوب کوي او که نور سقایة الحاج کوي خو الله تعالی ته مبغوض دي ځکه عقیده یې ټیک نه ده. الله وی تاسو ورسره بیا مینه محبت نه کوئ. او که کوم مسلمان ځان ته مسلمان وي او بیا موالات د کفارو سره کوي نو په هغې باندې الله تعالی وعید شدید ذکر کوي. فتربصوا الله بیا انتظار کوئ د عذاب نه. یا ایها الذین آمنوا نو دا زجر دی په موالات د مشرکین او د کفارو باندې. ای ایماندارو مسلمانانو منیسئ تاسو دا پلاران خپل او دا رونه خپل دوستان خپل رور او پلار سره دوستی مه کوه خو کله مشروط خبره ده. ان استحبوا الكفر على الايمان کله که چېرې هغې ترجیح ورکوي کفر ته په ایمان باندې
کفر د ایمان نه ډېر خوښ دی او هر هغه څوک چې دوستي وکړي دغه کافرانو سره په تاسو کې نو دغه کسان خاص دي ظالمان دي. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وهذا تزهید عن الدنيا. الله تعالی مونږه او قران حکیم د دنیا نم بے رغبت کوي ښه. الله د دنیا دا د یو سوره سودا ده. اصل چیز د الله رب العالمین بندگی او عبدیت ته. تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام کہ چروی دا پلاران استاسو او دا زامن استاسو او دا رون استاسو او دا بیبیان استاسو وعشیرتکم او دا عزیز ولی استاسو. عشیرہ دا قبیلہ او دا عزیز ولی. واموال نقترفتموها او هغه مالونه چې ګټلې دي تاسو هغه لرا اکتسبتموها. وتجارت تخشون کسادها او هغه بیوپار او هغه سوداګری چې تاسو یریږئ د نقصان د هغې نه. کساد بازاری نو نقصان ته ویل کېږي. ومساکن ترضونها او ستاسو هغه کورونه او بلډینګونه چې تاسو پسند کوئ هغې لره. نو ګوره دا ټول معطوف علیه دا د کانه دپاره اسم او دا خبر دی که دا ټول فلانکې احب الیکم من الله ورسوله نو دا خو بلا شي څیزونه دي. اسم د کانه متعددات شو او خبر احبه واحد د مفرد صيغه راغلی ده. نو وایي ځکه چې احب اسم تفضیل دی او اسم تفضیل چې کله مستعمل شي په من سره نو بیا په هغې کې واحد او کثیر هغه به ټول یو شان دي. بیا هغه مفرد مذکر لا غیره هغه بیا صرف د مفرد مذکر په صيغه باندې راځي. د نحوي قانون دی په بل چا باندې نه راځي. نو احب الیکم من الله ورسوله دا ډیر پسند وی او ډیر محبوب وی تاسو ته د الله پاک نه او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه او د جهاد فی سبیل الله نه. نو فتربصوا عذابا بیا انتظار کوي د عذاب الهی تر دې چې راولي الله رب العالمین هغه حکم او فیصله خپل لره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مخکې الله رب العالمین د جهاد فی سبیل الله ترغیب ورکو او چې کله مجاهدین په اخلاص سره د الله رب العالمین دپاره وجنګېږي نو د الله تعالی نصرت هغه به د هغې شامل حال وي او ګټه او فتح به حاصلېږي. او چې څوک د جهاد کې سستی وکړي نو په هغې باندې الله رب العالمین وعید او زورنه بیان کړه او په هغې باندې الله تعالی وارننګ ورکړو فتربصوا حتی یأتی الله بامره. اوس الله تعالی د هغې دپاره څه نظایر ذکر کوي. الله تعالی په ډېرو میدانونو کې ما تاسو له فتح درکړې وه. جنگ بدر کې عظیم الشان فتح شوې ده. په نورو جنگونو کې غزوه تبوک کې شوې ده او بیا غزوه احزاب کې شوې ده او الله تعالی وی په غزوه حنین کې هم شوې ده. حنین دا یو میدان دی، یو وادي ده د مکی او د طائف ترمن ده او دغه لکه یو قوم آبادو حوازن او ثقیف دا قبایل او دا هغه قبایل دي حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې کوم د پیغمبر علیه السلام رضاعی مور دا موربی دا داغي علاقه وه. هغې باندې جنگ وشو او دا د فتح مکې نه پس وشو. د الله شان ته ګوره چې تقریبا 10,000 کسان دا خو د پیغمبر علیه السلام سره د مدینې منورې نه راغلي مجاهدین او چې کله مکه فتح شوه نو 2000 کسان دا د مکې مکرمې نه ورسره شامل شو نو ټول فوج شو 12,000 او د حنین د کافرانو د هغې تعداد دی 4,000. نو د مسلمانانو د چا د خولې نه دا ووتل چې لن نغلب اليوم من قلة وی نن خو د بیله سوال نه پیدا کېږي ښه ځکه نور کله مونږ لږ به وو او بیا به م ګټله او نن مونږ یو په درې د دوی نه سیوا یو 4,000 او مونږ 12,000 نن خو بس ورتلل دي او چې کوم دی نو هغه ګټه هغه حاصلول دي. د الله شان ته ګوره چې کله جنګ شروع شو نو هغه حنین والا حوازن چې هغه ډېر تیرانداز او چې کله هغې تیراندازي شروع کړه نو په هغې کې ټول اسلامي فوج هغه چې کوم دی هغه ډېر سختۍ سره مخ شو او ټول د انتشار شکار شو او ټول تتر بتر شو د ټوټ پوټ شکار شو. د پیغمبر علیه السلام سره صرف چند کسان لږ هغه سره پاتې وو. حضرت ابو سفیان ابن الحارث یو خو مشهور ابو سفیان دی ابن حرب هغه جدا صحابي دی
او دا ابو سفیان ابن الحارث د پیغمبر علیه السلام چچا زاد دی هغه د پیغمبر علیه السلام چې کوم دی نو هغه د قچرې هغه واګي نیولې وي نو پیغمبر علیه السلام د سورلین لاندې راکوش شو او دا یوی چې انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب او بیا صحابه کرامو ته आवाजونه وکړل حضرت عباس صاحب ته وی دي خلکو ته چغې کا چې تاسو کوم خواځئ ټول راغون شي حضرت عباس صاحب ته دا आवाज ډیر تیز و په یو میل کې بل دا आवाज اورېدل کېده او په قد باندې د ټولو ډیر دنګو چې کله قید شو نو صرف د عبد الله ابن ابي قمیص په برابر او زګاغم ډیر دنګو او باقی د بل چا قمیص په نه برابرې ده نو حضرت عباس صاحب چغې کړې یا اصحاب الشجره او هغه خلکو چې د ونې لاندې د رسول الله مبارک په لاس باندې بیعتونه کړي وو بدرینو راغون شي کم فاضي نو داغه आवाज اوریدلو نو ټول راغون شو چې راغون شو نو بیا اٹیک کو او بیا الله تعالی میدان صحابه کرامو ته ورکو او میدان فتح کو او عظیم الشان غنیمت مال غنیمت هغه حاصل شو تقریبا 2000 اوقیه چاندی هغه ورته میلاو شو 6000 قیدیان هغه به گرفتار شو سلیرج زرع خان دا لاس لراغلل او سلويخ زره تقریبا ګډي بيزي دا لاس لراغلل دا تاریخي فتح خو په ابتدا کې دا لګ حالت چراغله الله تعالی وی تاسو چې کوم دې زما د ذات په ځای باندې خپل کثرت ته وکتل نو تاسو به همیشه لپاره نظر په خپل کثرت باندې او په خپل اسباب باندې نه ساتي بلکې نظر به چې کوم دې په مسبب الاسباب باندې ساتي نو الله تعالی هغه واقعات چې کوم دې ذکر کړي د عبرت او د نصيحت لپاره لقد نصركم الله في مواطن كثيره وتحقیق سره الله رب العالمین تاسو امداد کړی دی اے مسلمانانو هغه محاذونو ډیرو کې په ډیرو محاذونو باندې الله تعالی تاسو له کوم دې فتح درکړی دا مواطن چونګې صيغه د منتهى الجموع ده نو غیر منصرف دي ويوم حنين او بیا الله رب العالمین امداد کړي استاسو پاغه ورځ د حنین باندې نو حنین دا یو وادي ده د طائف او د مکی په منځ کې دا جنگ التشیو اذ اعجبتکم کثرتکم په هغه وخت چې تعجب کې وګرځاو تاسو لره هغه ډیر والی خپل تاسو یې زمونږ افرادی قوت ډیر زیات دي 2000 کسان یو او کافران 3000 دي فلم تغني عنكم شيئا نو هرگز پکار باندې رانغه دغه کثرت تاسو لپاره د هیڅ یو سیز هغه خلاص نکړي ښه په خپل افرادی قوت باندې خلاص نشوي وضاقت عليكم الارض بما رحبت او تنگ شول بتاسو باندې زمکه بما رحبت یعنی مع رحبها سره د فراخي دا غینا زمکه خو فراخه وا او بتاسو تنگ شو داسې غیر ناګیر واغستې هغه تیر مارانو او هغه تیر انداز خلکو چټول منتشر شوي ثم وليتم مدبرين او بیا تاسو واړه ولا شالرا په دې حال کې چې شاکون کې وي کفار ہوتا ان تاسو میدان نه فرار اختیار کو ثم وليتم مدبرين بشا باندې لاړی ښه دا پاول کې ثم انزل الله سکینته او بیا راولي ګل الله رب العالمین هغه اطمینان خپل پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې او ایماندار مسلمانانو باندې او راولي ګل الله رب العالمین هغه لخکری لم تروها چې نلی دي تاسو هغه لرا الله تعالی بیا ملائک راولي ګلخه چې د مسلمانانو حوصله بلند نکي او د الله تعالی چې کوم دین هغه فرشتي دي لپاره چې مسلمانان هغه بهادر شي او شجاع شي وعذب الذين كفروا او سزا ورکړه الله رب العالمین کافرانو ته بالقتل والاسر څوک بیا مړ شو او څوک بیا گرفتار شو تر دې حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها او د رسول پاک مبارک اگر رضای خور حضرت شیما اغم په دې گرفتار شو دغانو کیوخه اغم په راغلل او هغه خپل تعارف کو دغه خډیره مدته رشه و خپل تعارف کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صادر مبارک هغه وته وګړو او حضرت حلیمه بیبي باغی باندې کېنه ولا او بیا حضرت شیما وی هغه ورته وی چې دستا خورم رضای پیغمبر علی السلام یې څنګه دلیل نګه هغه غټه شی او پیغمبر علی السلام هم معمر ناغي ورته خپل یو لاس یو ځای ورته خو د وجود وی چې کله تدما د تیر وروي او مونږ یو ځای سینه راولا وتا یو بیره ما باندې چک لګولې وخه نو ودا د هغه خاپ او د هغه علامه ما باندې شته بیا د هغه حوازن خلق راغه او هغه پیغمبر علی السلام ته پیغمبر علی السلام چې قیدیان هم تقسیم کړل هر څه تقسیم کړل دا د فلان کی څنګه چې د شریعت تقسیم دی عالم انما غنیمتم
نو بیا د هغې نه پس دوی راغلل په جرګه باندې چې یاره جی مونږ ته د خپل قیدیان او مونږ ته د خپل مالونه واپس کړی شي. پیغمبر علیه السلام ورته وی چې دا اوس مجاهدینو باندې تقسیم شوي دي، هغه زما د اختیار نه وتي دي، هغې سره به البته مشوره وکړم. نو بیا صحابه کرامو ټول کېنول په هغې باندې او دا ستاسو وروڼه د اسلام هغې پرچم لاندې راغلي دي او وایي چې مونږ اسلام هم راوړی دی، خو مونږ ته د خپل قیدیان او د خپل مالونه دا مونږ ته واپس میلاو شي. نو بیا صحابه کرامو په هغې باندې مشوره وکړه، وی مالونه به پاتې شي، جانونه به ورته واپس کړو، قیدیان کو به نه. نو هغه ورته ټول چې کوم نو هغه ورته واپس کړل. نو الله تعالی وی دغه امداد ما کړو، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك. او بیا توفیق ورکړه د توبې الله رب العالمین رسل دغه نه هغه چاته چې وغواړه الله رب العالمین. والله غفور رحیم. یا ایها الذين آمنوا انما المشركون نجس. اے ایماندارو مسلمانانو په تحقیق سره دا مشرکان چې دي نو دا پلیت دي، نجس ان فی العقیدته، عقیده ګنده ده. فلا يقرب المسجد الحرام. ځکه ظاهری نجاست خو باغه پورې نشته، که ظاهری نجاست وي نو هغه په مسلمان پورې نو هغه هم بیا جمعه ته نه دی په هغه وخت کې، خو د دو عقیده ګنده ده، هغه نجاست معنوي دی. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نه بنزدې کېږي دوی مسجد حرام ته او بیت الله شریف ته رسته د کال د دوی نه هذا چې دا یو دی سن 9 هجري. اوسه پورې راتلل خو د دې کال نه پس د غوږونه کولاو کې چې بیا به د بیت الله طواف ته او د هغې چې کوم دی حج او عمرې ته نه راځي. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې که چېرې یو کافر هغه مسجد حرام ته یا بل جومات ته هسې د میلمه په حیثیت باندې راځي نو فی الجمله د هغې اجازت شته. که د تسلط او د غلبې په حیثیت باندې راځي ځان غټ ګڼي نو بیا هغه ته دا اجازت نشته، ځکه دا د هغه د کفر ځای نه دی. او که د میلمه په حیثیت نو پیغمبر علیه السلام ته چې کله د ثقیف وفد راغلی و نو پیغمبر علیه السلام مدینه منوره کې مسجد نبوي کې د هغې دپاره کفار ہوتے ہوئے هغې له خیمه ولګوله او په مدینه منوره په جومات کې د هغې میلمستیا کړې وه. ځکه چې دا کوم پلیتي ده نو دا خو ظاهري نه ده، دا خو د عقیدې پلیتي ده. نو کېدای شي د دوی سره خبرې اترې وشي، دعوت الله واوري او دوی اړو اسلام هغه راوړي، خو د تسلط په ذریعې سره به نه راځي. نو د مسجد حرام هم دغه حکم دی او د نورو جوماتونو هم دغه حکم دی. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نه به نږدې کېږي دوی مسجد حرام ته وروستو د کال د دوی نه چې دا یو دی سن 9 هجري. اوس مسلمانانو سره دا غم شو چې الله وی کافران بدل ته نه راځي. نو چې کافران نه راځي مکې مکرمې ته نو دې سره شاید زمونږ دا تجارت او زمونږ دا معیشت متاثر شي. ځکه دا خو ټوله دنیا چې کوم دی نو څوک ځي څوک راځي، څوک خرڅوي څوک اخلي، نو بس یو منډۍ لګېدلې وي. او چې هر کله کافران بند شي نو اکثریت خو د کافرانو دی، مسلمانان خو لږ دي. نو هسې نه چې د مسلمانانو معیشت کمزوری شي نو الله رب العالمین هغه خدشه وله ختموي. وان خفتم عیلة. او که چېرې تاسو یریږئ ای مسلمانانو، عیلة معنا فقرا، که تاسو یریږئ د فقیرۍ او د غریبۍ نه چې تجارت به خراب شي نو پس زر ده چې بې پروا به کي تاسو لره الله رب العالمین، مالدار به کي تاسو لره الله رب العالمین په مهربانۍ خپلې سره، من فضله یعنی من حصول الغنائم. دومره غنیمتونه به وګټئ چې هغه به خیال خاطر کې هم نه وي. چنانچه دقسې وشو په دغه موقع دومره غنیمتونه او بیا وروستو د قیصر او د کسرا تاجونه هغه الله تعالی د مسلمانانو لاس ته راوستل. ان شاء کله چې وغواړي الله رب العالمین په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی علیم حکیم. قاتل الذین لا یؤمنون بالله. جهاد کوي تاسو اے مسلمانانو د هغه خلقو سره چې ایمان نه وروړي په الله تعالی باندې. دغه مخکې قتال د مشرکینو دی او دا اوس قتال د اهل کتابو دی. خو د مشرکینو قتال کې دا دی چې اما السيف اما الاسلام و اما السيف، او په اهل کتابو کې دا دی چې اما الاسلام و اما الجزيه و اما السيف. دې کې درې څیزونه دي. خدا تر د عیسی علیه السلام د نزول پورې، او چې کله عیسی علیه السلام راکوش شو قرب قیامت کې بیا به د جزیه دا حکم ختم شي، یا به صرف اسلامي یا به سیفي، یا به مسلمانیږي یا بیا توري ته او جنگ ته چې کوم نه هغې ته به غاړه دي. نو الله تعالی فرمایي چې قاتل الذین، جهاد کوي تاسو د هغې خلقو سره چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې او نه په ورځ د آخرت باندې،
او نه حرام دوی هغه سیدونه چې حرام کړی دی الله رب العالمین او حرام کړی دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم. ولا يدينون دين الحق او دین نه قبلی هغه دین حق لرا. ولا يدينون دین نه قبلی هغه دین حق لرا. دا څوک دي؟ من الذين اوتوا الكتاب. دا بیان دی چې دا اهل کتاب دي دا هغه خلقونه چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب، نو دې سره جنګېږئ حتی یعطوا الجزیه تر دې چې ورکړي دوی جزیې او ټیکس لرا. که اسلام راوړو بیا زمونږ ګرونه دي، که اسلام نه راوړي نو بیا اسلامي حکومت به مني، ټیکس به ورکوي، او که هغه هم نه مني نو بس بیا به چې کوم دی سره جهاد کېږي. عن یدن چې دوی به ورکوي هغه ټیکس او دارنګې جزیې لره په خپل لاس باندې. عن یدن او نو فقهاو لیکلي دي چې دغه اهل کتاب چې کله اسلامي حکومت ته ټیکس جمع کوي نو د نوکر په لاس به هم نه راوړي، ښه په خپل لاس باندې به یې راوړي، دې لپاره چې اسلامي حکومت د هغې هغه قاهریت تسلیم کړي. وهم صاغرون او حال دا دی چې دوی به ذلیلئ په هغې باندې. وقالت اليهود عزیر ابن الله. اوس مخکې الله تعالی وی ولا يدينون دين الحق، وی دوی دین حق نه دی قبول کړی، دا د هغې دلیل دی. ځکه عیسی علیه السلام ته ابن الله وی، عزیر علیه السلام ته ابن الله وی، نو دین حق قبول نه کړه کنه، توحید عقیده هغې کې کمزوري ده. وقالت اليهود او ویل به د یهودیانو چې حضرت عزیر علیه السلام چې د هغه زوی د الله رب العالمین دی، او ویل به د عیسایانو او نصاراو چې حضرت عیسی علیه السلام چې د هغه زوی د الله پاک دی. دا هغه وینا د دوی د په هغه خلو خپلو سره څه مطلب؟ لا سند لهم، دلیلو سره نشته، تشه د خولې خبره ده. یضاهئون قول الذین، یضاهئون معنا یشابهون، دی مشابهت کوي د وینا د هغې خلقو سره چې هغه کافران دي پخوا د دې نه چې هغه مشرکین مکه دي. ځکه هغې څه وایي؟ الملائکة بنات الله، هغې هم د ابنیت او د بنتیت قایله دي او دوی هم دي. نو دوی به که ځان ته مولیان وي او اهل کتاب وي، د دوی او د مکې د مشرکانو هیڅ فرق نشته، ځکه دوی هم توحید نه منحرف دي او هغې هم دي. قاتلهم الله، حالات دي کې دوی لره الله رب العالمین کم طرف ته اوړېږي دوی د حق نه. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، نیولې دی د یهودو او د نصاراو هغه علماو خپلو لره او هغه درویشانو خپلو لره، هغه خپل مولیان او هغه خپل پیران، هغه یې نیولي دي اربابا من دون الله، خدایان ما سوا د الله رب العالمین نه، او حضرت مسیح ابن مریم هغه هم خدای جوړ کړی دی. نو حضرت عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ چې په اصل کې نصرانیت باندې و، هغه پیغمبر علیه السلام ته وی چې حضور مونږ خو پیرانو ته او عالمانو ته خدایان نه ویلي. نو پیغمبر علیه السلام وی داسې نه وه چې تاسو به یو شی به ته هغې حلال کو عند الله به حرام و نو تاسو به بیا خوړو، او چې یو شی به هغې حرام کو عند الله به حلال و تاسو بیا نه خوړ، هغه وی داسې خو وه. نو خدای هم دقې ته وایي که نه چې هغه تحلیل او تحریم کوي. وما امروا او حال دا چې دوی د حکم نه وکړی شوی، یعنې وما امروا فی التورات والانجیل، لیکن د دې خبرې چې دوی به بندګي کوي د هغه معبود یو ان لا شریک له لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون، پاک دی الله رب العالمین د هغه سره چې دوی شریکي د الله رب العالمین سره، یعنې من الولد والنائب، څوک وي د الله تعالی ولد شته، څوک وي د الله نائب شته، دا ټول دروغ وایي. یریدون ان یطفئوا نور الله، اراده کوي دغه کسان دا یهود او نصارا او دا کافران، دوی دا اراده کوي چې دوی مړه کړي هغه رڼا د الله رب العالمین، د الله د قرآن چې کومه رڼا بله ده او د اسلام، نو دوی غواړي چې مونږ دا د توحید دا رڼا مړه کړو. بافواههم، په هغه خلو خپلو سره اعتراضونه کوي، د اسلام خلاف هغه چې کوم داسې پرچار کوي چې دا خلق د هغې نه متنفره شي او دا رڼا دا ختمه شي. ويأبى الله الا ان يتم نوره، او انکار کوي الله رب العالمین د هر یو شی نه، لیکن د دې خبره نه چې پوره کوي به الله رب العالمین هغه رڼا خپله، دا د الله فیصله ده، الله به د خپل دین تکمیل ته رسوي. اگر که بد ګڼي دي لره کافران، وی نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے چراغ بجایا نہ جائے گا. الله تعالی چې کومه ډیوه د اسلام او د توحید بله کړې ده، نو دا دوی په اعتراضاتو سره مړه کوی نشي. او وی چراغ را که ایزد برفروزد کسے گرتف کند ریشش بسوزد، وی کومه ډیوه چې الله رب العالمین بله کی، نو چې یو سړی په مکه نه دی، دی پوکي ورکوي چې دا مړه کوم، ځان له به ګیره اوسېږي، ځان به لګړه کي، خو یو دی د الله تعالی هغه ډیوه نشي بله مړه کولی، هغه بله ده.
هو الذي ارسل رسوله بالهدى اللہ رب العالمین خو غزات دے دا اثبات رسالت کی چونکہ صورت کی مدنی توحید رسالت و معاد درې والا مضامین دین ورسره داغه اثبات دے اللہ رب العالمین خو غزات تے چاغر علی گله دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم په ہدایت سره او پاغ دین حق سره دین لپاره چې غالب کی اللہ تعالی دی دین اسلام لره علی الدین کله پاغ ټول ادیان او باطل او باندې چې دا نظام په ټولو نظامونو باندې فاتح او غالب شي دا مفتوح نه دی بلکې دا فاتح دی اگر که بدګنی دی لره مشرکان نو ګوره د دلیل په لحاظ سره خو اسلام همیشه غالب دی چرته بل دین دی نه ګټل نه ده او ظاهری لحاظ سره ګټه نو چې کله مسلمانان صحیح مسلمانان وي بس بیا به ګټه کوي او که کله مسلمانانو کې مونږ کې کمزوري راغله نو هغه د اسلام وجه نه ده چې اسلام ګټه نه کوي خدا د مسلمان د کمزورۍ د وجه نه هغه بیا په ګټه کې نه دی بلکې هغه مغلوب شي یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل اوس چې هر کله د هغې رویې تېرې شوې نو الله رب العالمین د هغې نه د اجتناب او د هغې د هغه طریقې نه د ځان ساتلو د هغې حکم ورکوي چې ایماندارو مسلمانانو په تحقیق سره ډېر چې کوم دی په هغه عالمانو او په هغه درویشانو کې ډېر یاد کړل ځکه لږ پکې داسې شته چې هغې عقل بالباطل نه کوي ښه هغې د خلقو مالونه په باطله طریقه نه خوري خو اکثریت د دوی داسې و چې هغې به خوړو نو ځکه سره د کثیرا قید ولګو لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا دوی خوري او دوی اخلي مالونه د خلقو په هغه باطل طریقې سره من الرشوة وغیرها رشوتونه اخلي او په بله طریقه باندې دا الله تعالی حکمونه پټي او خلق منی کوي دا غلار دا الله رب العالمین نا ويسدون ان يسدون الناس والذین یکنزون الذهب والفضه اوس دوی دا ټول کېل د سره پاره کو د دولت او د پیسې لپاره دا دین مخالفت کو دین پټاو سره پاره دنیا پیسو لپاره الله وی چې څوک پیسې جمع کوي او داغي حقوق پوره نکي زکات فرض نه ور نکي نو داغي انجام بداوي نو ګوره کنز هغه پیسې دي او هغه دولت ته چې داغه نه د الله حقوق ادایګي او نکړې شو او جنا زکات ته ورکو عشر ته ورکو صدقه ته ورکړه او اموال واجبه هغه ته ورکړل نو فلیس بکنز کده هر څومره کروڑونو روپے وسره دي خدا بیا کنز نه دی ښه هغه د بار بیا دا وعید نشته والذین یکنزون الذهب والفضه او هغه کسان چې هغه خزانه کوي سرو او سپینو لرا او نه خرچ کوي هغه لرا په لار د الله رب العالمین کې ولا ينفقونها نو مخکې خود وسیونه تیر شو نو بیا خو بکارو ولا ينفقونهما خدا هاده لکه دا هغه کنوز ته ضمیر راځي دي سره او سپین سری خو خزانی دي کنه والذین یکنزون هغه نه خزانی جوړی کړی دي نو ولا ينفقونها او نه خرج کوي دوی دغه خزانه د سرو او د سپینو او یاسری مفسرین حضرات فرمایي چې اصل کې اقرب د مذکورات ته ضمیر راځي کیږي اگر چې سیدونه دو دي سره او سپین کوونکی رستنه ده فضه او عام طور په استعمال کې هغه دي دراهم هغه د فضه او نبی ولا ينفقونها في سبيل الله او نه خرج کوي هغه بلار ده الله رب العالمین کې نو بس خبر ورکړي ته په عذاب دردناک سره هغه عذاب بکله ملاویږي یوم یحما علیها فی نار جهنم په هغه ورځ باندې چې دغه خزانه به ګرم کړي شي په هغه اور د جهنم کې دا دراهم او دنانیر دا په اور کې ګرم کی بیا په دله داغونه ور کوي ښه فتقوا بها جباههم تقوا معنا یعنی تحرق بیا به سیزل کېږي په هغې سره او داغ کولی کېږي او په هغې سره تندو د دوی لره او اړخونو د دوی لره او شاګانو د دوی لره وی ځکه چې فقیر به راغی زکات به یې غوښتو نو ده به اول په تندي باندې باره بجاو کړل ښه چې دا به ګلاسه وي او چې کله به هغه په مکه نه و بیا به ورته راتاو شو چې هلکه راکړه که نه د خدای په هغه مال کې نو ده به ترېنه بیا اړخ بل خوا واړو ښه او چې کله به هغه ډېر ورپسې شو نو دی به ورته بلکل ابه وټن شو نو الله تعالی به له دغه درې واړو ځایونو باندې فرشتو ته حکم وکړي چې په دې باندې له داغونه ولګوئ ښه او ویقال لهم هذا ما کنزتم لانفسکم دوی ته به دا ویل کېږي چې دا هغه یعنې دا انجام د هغې مال دی چې تاسو خزانه کړی و د هغه نفسونو خپلو دپاره پس وسکئ تاسو هغه ما وسکئ تاسو عذاب د هغه څیز چې وایي تاسو چې خزانې به م جمع کولې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله دا اوس د کفارو مشرکینو بیان دی او د هغې هغه قبایح دي یو په هغې کې دا چې دوی به نسیء کوله
نسی معنا تاخير. نو دا د کال چې کومې میاشتې دي په دې کې به مخکې وروستو کول او د هغې د خپل مفاداتو لپاره به یې کول. مثلا محرم صفر، نو محرم په اشهر حرم کې وه، نو چې محرم به راوخته او د دوی به دا اراده وه چې یاره مونږ خو جنګ کوو او محرم کې خو جنګ دا په جاهلیت کې هم بند و، نو دوی به څه کال محرم سفره شوه او سفره محرم شو، نو په محرم کې به ښه جنګونه وکړل ښه، او بیا په سفر کې به یې نه کول وی دا اوس محرم دی. او کله به بیا کال د 14 میاشتو شو او کله به بیا کال د 10 میاشتو شو. نو الله تعالی وی اسم کافران وای او نورم چې دا د خدای حکمونه بدلوي را بدلوي، نو هغه کفر او نورم ډیر شغه. ځکه د الله په نسبت باندې د کال 12 میاشتې دي او باقي کې سلور محترم میاشتې دي. نو الله رب العالمین دا غیغه حرکات شنیعه دام ذکر کوي چې ان عدت الشهور عند الله، په تحقیق سره شمار د میاشتو باندې د الله رب العالمین باندې 12 میاشتې دي په کتاب د الله رب العالمین کې، فی کتاب الله لوح محفوظ نه دا حکم را روان دی چې محرم نه بشورو کیږي او په ذوالحجه باندې به اسلامي کال اختتام ته رسي. دا د هغه ورځې نه حکم دی چې پیدا کړی دی الله رب العالمین اسمانونو او ځمکې لره، دا ازلی حکم دی. منها 4 حرم، او بعد بدغه 12 میاشتو کې سلور محترم میاشتې دي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. ذالک الدین القیم، دا چې کوم بیان شونه دا غ دین مستقیم د الله رب العالمین دی، دا د الله تعالی نظام دی او قانون دی. فلا تظلموا فيهن انفسكم، ظلم مکوئ تاسو په دغه میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې. نو ځینې مفسرین حضرات دا وایي چې په دې میاشتو کې دا سلور محترمې چې دي په ځان ظلم مکوئ، په دې کې جنګ مکوئ، ځکه دا اشهر حرم دي، ځکه په دې کې په آغاز کې حرمت راغلی و، خو چونکې وروسته بیا حکم را روان دی وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. نو اوس حکم موجوده دا دی چې مسلمان هر وخت کې جهاد کولی شي، په اشهر حرم کې هم کولی شي، خو مستحب دا ده او ښه دا ده که چېرې کافر اټیک نه کوي په دغه میاشتو کې، نو چې مسلمان هم په هغې کې بیا آغاز نه کوي، خو که وکړي نو حرام نه دی، ناجایز نه دی. فلا تظلموا فيهن انفسكم، او ځینې مفسرین فرمایي چې نه دا د جهاد خبره نه ده چې سلورو میاشتو کې جهاد مکوئ، سلورو میاشتو کې دا محترمې دي، په دې کې ګناهونه مکوئ، نو په نورو کې مکوئ، خو په دې سلورو کې مکوئ په طریقه اولا سره، ځکه چې دا خو ډېره عزتمند میاشتې دي. فلا تظلموا فيهن انفسكم یعنی بالمعاصي، ظلم مکوئ په دې کې په ځانونو خپلو باندې، او تاسو جنګ کوئ د مشرکانو سره کافتن په جمع باندې او په ټولو احوالو کې، لکه څنګه چې جنګ کې کافران تاسو سره په جمع باندې، او پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی سره د پرهیزګارانو نه دی، یعنی بالعون والنصر. انما النسیء زیادة فی الکفر، نو دا نسیء ویل کېږي تاخیر ته، دا مخکېوالی وروستوالی کول په کال کې او په میاشتو کې، نو په تحقیق سره دا تاخیر کول په کلونو کې او په میاشتو کې دا سیواوالی دی په کفر کې. اسیم کافران وایي کفر هم نور هم ډېر شي. یضل به الذین کفروا، گمراه کولی کېږي په دې باندې هغه کسان چې کافران دي، ځکه هغوی حلالۍ دی لره یو کال او حرامۍ دی لره بل کال. یو کال محرم راشي نو کله وی دا حرام ده، نو جنگ من اس پکې نه کې احترام ملحوظ ساتي. بل کال چې محرم راشي او د دو نیت خرابي چې موږ پکې جنگ کو، نو بیا وی دا سکل سفر شو، سفر نه محرم جوړ کی او محرم نه هغه چې کوم دې سفر جوړ کی. نو الله تعالی وی د خپل ځانه د الله تعالی حکمونه بدلی. لیواتئوا عدة ما حرم الله، لیواتئوا معنا لیوافقوا، د دې لپاره چې دی موافقت کی د شمیر د هغه سره چې حرام کړی دی الله رب العالمین په دوی باندې، نو دی حلال کی هغه څیز لره چې حرام کړی دی الله رب العالمین هغه لره، وهذا کفر، چې حرام الله تعالی یو شی ګرځولې دوی حلالي، خدا خو کفر دی. اے نو سری پورا پیخه وی سلور محترم دینو که هر سلوري او کال 12 میاشتې دي، نو کاغی په هر طریقه سره برابر کړي. نو الله وی دا سینا چې کوم محرم دی هغه د ازل نه تر ابد پورې محرم دی، قیامت پورې، او چې کوم سفر ده نو هغه د قیامت پورې سفر ده، اسو بدلوي نشي. او په دغه باندې ټول احکام د شرعي د زکات او دارنګ چې کوم مخکې زکات حکم تیر شو، الله وی دا زکات چې ورکوي نو ان عدة الشهور هغه په دې میاشتو باندې ورکوي، په جنوري فروری نه ګوري ښه، جنوري فروری باندې به حساب نه کوي، اسلامي حساب باندې به زکات ورکوي.
زین لهم سوء اعمالهم خیسته کړي شوي د دوی دپاره هغه ناکاره عملونه د دوی او الله رب العالمین چې د هدایت نه کي هغه قوم کافر ده. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله. نو دا بیا د جهاد فی سبیل الله د هغې حکم دی او غزوه تبوک د هغې تفصیلي واقعات دي. مسلمانانو ته الله تعالی ترغیب ورکوي. نو دام سن 9 هجري باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېدله چې قیصر روم د روم بادشاه چې هغه وخت کې دا سپر طاقت به دی ته وي، نو هغه په مدینه منوره باندې اټیک کول غواړي او فوجونه او لښکر یې جمع کړي دي. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته ووی چې دې مخکې راځي نو بهتره دا ده چې مونږ وله مخکې لاړ شو او د مدینې نه بار دا جنگ وشي. نو پیغمبر علیه السلام په دغه جهاد کې هر یو جهاد له چې وته نو توریه به یې کوله. مشرق ته وته تپوس به د مغرب د طرف کو دې لپاره چې منافقین جاسوسي ونه کی. صرف په دې جهاد کې پیغمبر علیه السلام کولا ویلی وو چې تبوک ته وځو، قیصر روم مقابله ته وځو او هیڅوک به پاتې کېږي نه، بې عذره به هیڅوک پاتې کېږي نه او ځان تیار کړي. نو په هغې کې چې کوم دی دا غزوه تبوک د دې خصوصیات یو خدا وو چې دا سخته د ګرمۍ موده وه، دې ته جیش العسرت وایي، دا د تنګۍ جهاد و. هسې خو هر جهاد سختي خو دې کې ډېره سختي وه ځکه یو خو دا سخته ګرمي وه. دویمه دا ده چې د کجورو باغات چې وو هغه پاخه شوي وو او د مدینې منورې او د دغې عربو ټوله سرمایه دقه کجورې وې، نو د هغې د ضایع کېدو ډېره سخته خطره وه. او بله دا وه چې دا د یو منظم حکومت سره د هغې سره اټیک او جنګ و. دې نه مخکې ټول قبایلي جنګونه وو، مکې مشرکان هم قبایلي وو او دا د یو منظم حکومت سره چې کوم دی نو د هغه سره جنګ کولو. او بله دا ده چې سفر ډېر لرې و، یو میاشت مزل و، یو میاشت هغې ته مسافت و او صحابه کرامو سره انتظامات او د وسایلو دا حال و چې یو سورلی په هغې باندې 10 کسانو نمبر وښه، یو سړی به سوري 9 کسان به ورته په انتظار پیاده رواني، بیا به د بل کس نمبر راځي او 9 کسان به بیا پیاده رواني. او داسې وخت پکې راغی چې یو کجوره دا 2 کسانو د ورځې هغې باندې تقسیم شوې ده او صرف چوپله به یې خوړله به یې نه، صرف چوپله به. نو دا ټول جیش العسرت دی. نو په دې کې چې کوم دی نو مخلصین صحابه کرام ټول تللی دي او باقي چې کوم دی نو منافقین اکثر پاتې شو او سنې د جاسوسۍ دپاره ملګري شو او بعض مخلص صحابه کرام هغه هم پاتې شوي دي بې عذره. نو دا ټول واقعات الله تعالی د هغې په تفصیل سره ذکر کوي. خو چې کله لاړل او هغلته پیغمبر علیه السلام لشکرکشي وکړه خو قیصر روم باندې دومره رعب راغی چې هغې میدان ته او مقابلې ته راونوتل ښه. او بیا چې کوم دی نو پیغمبر علیه السلام ته په یو موقع باندې استازی راولېږو چې ما ایمان راوړی دی، د مسلمان شوی یم. ځکه دلته چې کله پیغام د پیغمبر علیه السلام تلی و او خط مکتوب مبارک ورته تلی و نو هغه وخت کې هم دل اول د ایمان اوازه کړې وه. خو چې کله پارلیمنټ کې ورته پته ولګېدله شور او غوبل او غوغا ورته جوړه شوه نو دی بیا سیاسي چالې وکړو، ما ایمان نه دی راوړی، دا خو ستاسو چې کوم دی عیسایت ما کته چې تاسو په عیسایت باندې پاخه یې که پاخه نه یې، وی شکر دی ښه پاخه یې دقه شانتې پاخه اوسئ ښه. نو ځان یې په دې طریقه باندې خلاص کړو. نو پیغمبر علیه السلام ته استازی راولېږو وی زه مسلمان شوی یم. پیغمبر علیه السلام وی کذب عدو الله، د خدای دشمن دروغ وایي ښه، ایمان یې نه دی راوړی. خو بهرحال جنګ ونه شو. نو الله رب العالمین چې کوم دی او بیا پیغمبر علیه السلام واپسي وکړه، منافقین خپل اعذار پیش کړل او پیغمبر علیه السلام قبول کړل او چې کوم مخلصینو نو هغې چې کوم دی خپل رښتیا خبره وکړه. نو پیغمبر علیه السلام د هغې متعلق د هغې سره سماجي بایکاټ اعلان وکړ، سوشل بایکاټ یې ورسره وکړو. دوی سره به څوک خبرې نه کوي، څوک به ورسره اټک بیټک نه کوي، څوک به ورسره الیک سلیک نه کوي او تر دې چې بیا یې خپل زنانه چې دي هغې به خپل چې کوم دی ازدواجي زندګي به ورسره نه ساتي. بیا چې کله د هغې توبه قبوله شوله نو الله رب العالمین چې کوم دی نو د هغې اعلان پیغمبر علیه السلام ته وکړو. نو هغه ټول د عبرت او د نصیحت لپاره الله تعالی هغه احکامات په دې آیاتو کې ذکر کړي دي. یا ایها الذین آمنوا ما لکم، ای ایماندارو مسلمانانو څه شوي تاسو لره چې کله وویلی شي تاسو ته چې وځئ تاسو په لار د الله رب العالمین کې جهاد فی سبیل الله ته لاړ شئ. د سبیل الله مصداق اولی چې دی نو دا ګوره جهاد فی سبیل الله دی. قرآن و سنت څومره ذکر کړي دي. باقي د تبلیغ لار، د علم لار،
او دارنګ د حج بیت الله یا د عمره د پاره یا نور چې څومره دینی سفرونه دي نو دا ټول د فی سبیل الله په ضمن کې راځي، دا ټول د الله لارې دي. خو مصداق اولی چې دی هغه جهاد دی چې وځي تاسو په غلار د الله رب العالمین کې. نو اثاقلتم الی الارض، اثاقلتم په اصل کې دی تثاقلتم، باب افعل او افاعل په اصل کې باب تفاعل او تفاعل دی، دا په اصل کې تثاقلتم او به دا جوړ شوی دی اثاقلتم. نو تاسو درانه شي په طرف د ځمکې باندې، الله وی تاسو را پاسه نه بلکې تاسو لاندې زور کوي. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا تاسو پسند کوئ هغه ژوند د دنیا لره په مقابله د آخرت کې؟ نو نه دی هغه سامان د ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې الا قلیل الا تنفروا، کچره تاسو نو ځئ په لار د الله رب العالمین کې نو عذاب او سزا بدل کی تاسو الله رب العالمین هغه عذاب دردناک او بدل براولی الله رب العالمین یو قوم لره نور تاسو نه تاسو بلری کی مقدس مکینا او بل قوم براولی او تاسو ضرر نشي رسول الله رب العالمین ته د هیڅ یو سیز. والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله، کچره تاسو مدد نکوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو الفتحقیق سره الله رب العالمین خود هغه مدد کړی دی په هغه وخت کې د غار ثور هغه واقعا الله تعالی را نقل کړي چې کله درې ورځې پناه پیغمبر علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دواړو هغه په غار ثور کې پناه اخیسته و. والله هیڅ څوک نو ما سره مدد کړی وو، اوس کو شکر دی بلا خلق مشته او بلا مسلمانان ملګری شوي دي، نو اوس کو چې کوم حالات ډیر سازگار دي. لیکن هغه وخت کې چې به سر و سامانی وهم الله تعالی مدد کړی دی، الله تعالی سسیستا محتاج نه دی. نو کافران داغي په تعاقب کې وروتی وو او سل او خان په انعام کې دا مقرر شوی دي چې کچا راونی ول نو هغه ته ودا میلاوي د غار د خلیل راو رسیدل. ښه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که خپل خطوط دوی لاندې وکتل نو موږ به ویني ځکه هغه غار داسې په عجیبه نقشه باندې دی چې لاندې د غر د ویخنا د غار د سره پورې خېږي نو یو غنټه ټیم په لګي. ښه غار حرا ته تقریبا نیمه غنټه لګي او غار ثور ته یو غنټه ټیم لګي او هغه ډېر عجیبه چې بیا ورته وردن نه کېږي نو سم ځان به نری کې په یو عجیبه طرز باندې به هغې ته ورکوزېږي او هغې ته به چې کوم دی نو ورځي. نو ورته وایي چې که دوی لاندې وکتل نو موږ ورته ښکاره شو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي لا تحزن ان الله معنا، غم به نه کوې. ښه نو ګوره وی غم به نه کوي. ابوبکر صدیق صاحب سره غم و د چا؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه ګورې. ښه قومي یو محرف دی، مفسر خو ته نشو ویلی، د شیعګانو یو محرف دی، د قرآن پاک تحریف یې کړی دی. ښه هغه وی جب مشرکین مکہ غار ثور کے دہانے پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار رونے لگے. وی چې کله هغې هلته ورسېدل ابوبکر صاحب په چغو چغو په ژړا شوی دقه دی را لاندې کړو. ښه نعوذ بالله وی یېرېده وی ډرپوکو. ښه دا د صحابه کرامو سره بغض او د هغې سره عداوت دی. مونږ ورته وایو چې یو خدا دی چې د قرآن پاک الفاظو ته کتل پکار دي. لا تخف ورته نه دی ویلي. ښه پیغمبر علیه السلام یو خوف دی یو حزن دی، چې په ځان یېرېږي هغه خوف دی، چې په بل یېرېږي نو هغه حزن دی. حضرت لوط علیہ السلام ته الله تعالی وی لا تخف ولا تحزن انا منجوک واهلک، ویته نه راوځه مې یریګا پزان ځکه طالب الله تعالی نجات درکې او مو غم کوا په خپل ملګرو. ښه انا منجوک لف نشر مرتب دی، انا منجوک طالب هم نجات درکو واهلک او استاد ملګرو نه بم درکو. نو حزن خو بزان نه، حزن خو په بل چا باندې. نو که ابوبکر صاحب په ځان باندې ژړلې نو بیا به پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې لا تخف. او بله دا ده چې ابوبکر صدیق صاحب مجبوره کړی چا چې خامخا به ورسره ځي. دا خو هغه د مخکې نه اوښې ساتلې وې او پیغمبر علیه السلام ته یې وی چې یاره کله هجرت کوې نو د خپل ملګرتیا درخواست یې کړی و. نو الله تعالی پیغام راولېږو چې او دغه درخواست منظور دی، دی به ورسره ځي. او روایتو کې راځي احادیثو کې چې پیغمبر علیه السلام چې کله هغه ته ووی چې ابوبکر صدیق صاحب ورته وی چې یاره که دوی خپلو خپو ته وکتل نو مونږ به وویني. ابوبکر صدیق صاحب ته یې وی غم مه کوه. ابوبکر صدیق صاحب ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان مت انا
فانا رجل واحد وی گزمړ شم و یو سړی وان مت انت هلكت الامه والدين او وی کته وفات شي ټول امت به مړ شي دین دا سلسله به بالکل ختم شي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د خپل ځان غم نه دی هغه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه سره غم دی دیو جن چې بلا راتل نو تاریخ گواه دی. ابو بکر صدیق سے وکړه د پیغمبر علی السلام نه مخ کې روان شه نو چې لکسات بوښ نو بیا به شاته شه پیغمبر علی السلام ته ابو بکر کله مخ کې دی کله رستو سو معاملہ ده ویجی لاول می ذهن کې دا خبر راشي چې یو دشمن د خدای چې تمخ کې پتاک کې ناس نه نو زمخ کې شم دوم چې گزار کا پما وشي خیر دی خو چې د بچ او چې کله بیا ذهن کې دا خبر راشي شاته نه اٹیکونه کی نو بیا د شاته شم دوم کما باندې گزارو شي خیر دی خو چې د بچ نو لا تحزن ورته ویل دی ښا نو دا داغي غبغض او عداوت ته چې کم دیو جنا دا یو مسله ده او دا یاد اوساته وی د ټولو صحابه کرامو صحابیت چې ده نو هغه په خپل دلایل سره ثابت ده خداغین منکر مبتدع ده یو سړی وی حضرت عمر سے صحابیت نه منم قران کې خو ذکر نه دراغله چې ده صحابیو حضرت عثمان سے صحابیت نه منم قران کې خو ذکر نه دراغله چې ده صحابیو په نوم باندې نو د دې منکر مبتدع ده ښا او مرتکب د گناه کبیره ده او د صحابیت د حضرت ابو بکر صدیق نه منکر چې ده دا کافر ده بالاجماع ښا ځکه اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا داغه صحابیت او داغه صحبت هغه په نص د قران سره ثابت ده. الله رب العالمین فرمایي چې په هغه وخت کې هم ما چې کم دنو هغه امداد د خپل دین او د خپل پیغمبر کړی دی نو که تاسو څوک چې کم دنو هغه دې ته نه تیارېږئ نو دا د الله تعالی دین ته نقصان نشي رسولی دا زورونه ده الا تنصروه فقد نصره الله کچې تاسو امداد نه کوئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نو پس په تحقیق سره امداد کړو د پیغمبر علیه السلام سره الله پاک په هغه وخت کې چې کله او وخت هغه لره کافرانو نو کافرانو نو وخت کله په خپل وتل خدا له چې دی په وته باندې مجبور کړل. ثانی اثنین په دې حال کې چې پیغمبر علیه السلام دویم د دوو ټول قافله د دوو کسان هوا یو بکر صدیق صاحب دی او یو پیغمبر علیه السلام دی هغه نور حضرات ور سره خو هغه صرف راهنما د پاره او یا د هغه وختي امداد د پاره نور سفر د دوی یوازې اذ هما فی الغار په هغه وخت کې چې کله دا دواړه په غار کې یعنی په غار ثور کې دا هغه مبارک غار دی چې دې تذکرہ په قران پاک کې راغلی ده او اسلام مون تداخی او قران چې ګور استاسو تاریخ د غارونو سره او د غرونو سره چې کوم دنو هغه وابسته دي غرونه او غارونه په دې کې د اسلام تحفظ الله رب العالمین په مختلفو اوقاتو کې کړی دی. پیغمبر علیه السلام وی اخیره زمانہ کې وی هغه انسان بچ کم دی بهترین انسان وی چې هغه د غر په سوکه کې آباد دی او یو څو خپل ګړي بيزي ور سره دي هغه سره او باغ خپل بودوباش کوي او د خپل ایمان تحفظ کوي نو کلی د کرازي خون ریزي دي جنگونه دي بیمانی دي فراډونه دي نو بس د خپل ایمان تحفظ خو هغه دا وخت نه دی هغه وخت چې بالکل ایمان د سړي په خطر کې شي او دی وخت چې کوي پوره انسان کوشش کوي شي او د په تبلیغ د دین کولای شي نو دی او بیا ځان لواله نه کی بلکې دی په معاشره کې دن نه پاتې کیږي هغه قرب قیامت ته اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا هغه وخت چې کله او فرمایل پیغمبر علیه السلام خپل صحابي ته خپل ملګری ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته غم مکوا په تحقیق سره الله تعالی زمونږ ملګری دی معنا یعنی بالنصر والحفظ فانزل الله سکینته علیه فسراولګل الله رب العالمین هغه اطمینان او سکینه خپل خصوصي رحمت اوس علیه نو یا خو ضمیر راځي د پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی خپل رحمت او خپل اطمینان په پیغمبر علیه السلام باندې راولېګو او دویم قول هغه دا چې نه علیه په ابوبکر صدیق سے باندې راولېګو رسول الله مبارک خاصه مطمئنو هغه د مخکنه محفوظ او مامون امام رازی رحمه الله فرمایي تفسیر کبیر کې هغه وی قانون دا دی چې ضمیر براجه کې اقرب د مذکورات ہوتا او تاسو برو ګورئ نو اغه اذ یقول لصاحبه دا صاحب رسو ذکر ده نو دا ضمیر د صحابي تراجه ده
فانزل الله سکینته علیه راولګ الله رب العالمین هغه خپل خصوصي اطمینان او رحمت په دغه صحابي ابو بکر صدیق سے باندې او مضبوط ک الله رب العالمین هغه لرا پداسه لخر سره چنلی دتا سو هغه لرا یعنی من الملائکه او وګرځو الله رب العالمین کلمت الذين كفروا السفلى کلمه د کافرانو لرا کلمه د کافرانو یعنی دین د کافرانو سي وګرځو السفلى خطا او مغلوبه وکلمت الله هي العليا او دین د الله رب العالمین چې ده هغه عالی ده او اوچت ده الى يوم القيامه قیامت پورې بغالب او اوچت ویخه والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا نو الله تعالی وی جزر دین خپل امداد په خپل کوم په داسې حالاتو کې میکړه دي نو بیا تاسو سستی مکوئ خرا پاسه د الله د دین د پاره او د جهاد فی سبیل الله د پاره را پاسه اوځي بلار د الله رب العالمین کې کسبک او کدرانه خفافا وثقالا یعنی خفافا وثقالا یعنی ضعفاء او اقویاء كضعیفان او كقویه خراباسه او یاسنی وی یعنی شیوخا او شبانا کبوداگان یا کزوانانی خراباسه او یاسنی حضرات وی خفافا وثقالا یعنی اغنیاء و فقراء کتاسو مالدار او کتاسو غریبانان یې دا غریب سپک دی ها سپک دی معنا بس ساز سامان سره نشته خو بس په یو مخه او مالدار چې دی هغه درون دی ځکه دا خو متعلقات او امور متعلقه ګڼ دي زړی بلا زینو کې خطه نه نو الله تعالی وی را پاس او جهاد کې په مالونو خپل سره په نفسونو خپل سره بلا رضا الله رب العالمین کې او دا جهاد باندې غوړي ساسو لپاره کله چې چرتا سو عالمان یې پدی باندې لو کان عرضا قریبا وصلی الله تعالی فرمای چې دا غزوه تبوک تتلل نو دا چون کې جيش العسرت ته او سفر ډیر لري دی منزل مقصود او کني کدا نږدې وې نو بیا ټول خلق بیا د منافقان هم تلل اعذار به بیان پیش کول ښه لو کان عرضا قریبا کچری وې دا غنفع نږدې څه مطلب دا جهاد د غزوه تبوک چې دی دا اسانه سودا وې لو کان عرضا قریبا دا یو نږدې نفع وې هغه دا خلره نه فدارا تکلیفونه برداشت کوا او اجر به تب اخرت کې ملويږي وسفرا قاصدا او دا به سفر درمیانه لتبعوك نو خامخا تابعداري وکړي ودي خلق استاد لپاره لكن لرشو بدی باندې شقه معنا سفر او مشقه هغه مشقت د سفر دغه یو میاش مزل دي او زرد چې قسمونه بخرو دي په الله رب العالمین باندې دا منافقان چې کچري مونږه طاقت لرلې نو خامخا مونږه په وتلی استاد سره غزوه تبوک ته يهلكون انفسهم یعنی بالحلف الكاذب دی تباکی خبر زانون لرا په دروغ او قسمونو باندې او الله رب العالمین ته علم دی او پتنا انهم لكاذبون عفى الله عنك اوس پیغمبر علی السلام له خلق راغی منافقان یرجی کور خوشه دي او ماشومانم یوازې دي او حالاتم دغه شان دي نو کوم ته اجازه راکې نو پیغمبر علی السلام ورته ټیک ته مزه نو ډیر خلق په دې تور باندې پاتې شو نو الله تعالی پیغمبر علی السلام ته په دې باندې عتاب کوي چې تا وته ولې وی چې پاتې شي تا وته وی چې زایبا کمره او کچوي خو زایبا نو د ایمان پته به لګېدلې وي نو الله تعالی په دې باندې عتاب پیغمبر علی السلام ته کوي خو هغه عتاب هم داسې په عجیبه محبوبانه انداز کې دی ښه د عتاب نمخ کې وته وی عفى الله عنك خدای دې وبخه عفى الله عنك ما في ذو كتاب الله رب العالمين الله دې وبخه دا یو اصطلاح ده مونږ وایو بل سره خبره کو خدای دې وبخه دا خبره داسې ده لما اذنت لهم ولتا اجازت ورکو اے پیغمبر علیہ السلام دغه منافقین ته نه بده ورکو تر دې چې تا ته واضح شي هغه کسان چې هغه رښتینی دي په خپل عذر کې او چې تا معلومه کړي وي هغه دروغ جنو خلق لره چې څوک با عذر دی او څوک بی عذر دی پته به لګیدلی ما لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله اجازت نغواړستانه اے پیغمبر علیہ السلام هغه کسان چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې چې دوی جهاد کې په مالونو خپل سره او په نفسونو خپل سره چې کوم کامل مسلمان دی هغه اجازتونه نغواړي ښه هغه سر باندې کفن تړل دی والله عليم بالمتقين انما يستاذنك فتحقيق سره خبره ده بلنه د اجازت غواړستانه يستاذنك في ترك الجهاد چې موږ جهاد تلاړ نشو او کور پاتې شو هغه کسان چې ایمان نه وروړي په الله تعالی باندې او ورځ د آخرت باندې
او شک من دی هغه زړونه د دوی زړونو کې شک او نفاق پروت دی فهم فی ریبهم یترددون او دی باغ شک بل کې سرګردان دي ولو ارادوا الخروج او دا منافقان براغل یره جی بس اراده هم وا هو فلان کې چلو شو فلان کې چلو شو الله تعالی دې تیارې سره کړي دي چې اراده یې وا نو څه تیارې کړي دي کدان له غوټه تیار کړي وې سامان تیار کړي وې رخت سفر او بیا سره رکاوټ راغله وې خټیک ته مسله وا اس تیارې نه کړي ها مطلب او اراده نه وا ولو ارادوا الخروج یعنی الخروج معك کچری دوی اراده کړي د وته سرستانه نو لا اعدوا له عده خامخادي به تیارې کړي داغي د پاره د تیارې انتظام به د سفر کړي ولكن كره الله بعاثهم لكن بدء كان الله رب العالمين اغرا پورته کېدل د دوی دا راوتل او د دوی دا پورته کېدل د جهاد د پاره دا الله تعالی د منظور نوخه فثبتهم نفس ناراض کړل الله رب العالمین دوی لرا دوی کې ناراضي پیدا شوخه ایثار کړل وقيل اقعدوا مع القاعدين او دوی ته ویلې شو چې کینې سره دا غناس تو خلقنا ان مع النساء والصبيان کینې خزونه کو کور کې کینې ښه تاسو سره ضرورت نشته لو خرجوا فيكم ما زادوكم او الله خوشو چران اغلل ځکه کراغله وي jihad میهاد نه کوخه او نه پاغه کې شوخ کارا کو خو یو تپس پس او بل تپس پس نو ټول خلق به اسه چې کم دی داغه عبادت نه داغه نه به داغي توجه هټاوله یو ته به وسوسه چوله خدای دې لوی خیر را پیښ کی او د لوی سپر طاقت سره مقابله د جسب کیږي نو د خلق حوصله به نورم خرابې کړي وي نو الله وی شکر دې چران اغلل لو خرجوا فيكم قبل فراوت ودا منافقان پتا سو کې فوج کې مرګره نو نه به سیوا کړي دوی تاسو لره الا خبالا معنا فسادا شرارت به کوخه ولا اوزعوا خلالكم نو دا الف مکتوب دیکھو ملفوظ نه دیکھا دا به تر قیامت پورې ان شاء الله د قشانت مکتوبی او ملفوظ بني ولا اوزعوا خلالكم او دی بخامخه جلتی کړي و پاغه منځونو تاسو کې پس سره پچو غلې سره یو خبره به بل لوړه د بلغه به بل لوړه ټول صفونه به منتشر کړي وخه الکه فلان کی خدا سی وي او غډینګه خدا سی وي نو الله اذا کار غره د منافقانو دي مسلمانان خپل صفونه روخ ساتي ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه لټاو بدوی پتا سو کې فتنه او امتحان لرا یعنی اولو فتنه او فساد به خورو الله وی شکر دې چران غل خو بیام غره پام کوي بعضی کسان پکې اوسم راغلي دي تاسو سره شامل دي په دې سفر کې د لستونی ماران دي داغینه به ګرځان ساتي ځکه منافقان تقسیم شي نو څوک پاتې شو او اکا دکا به راغلل زې په ځای باندې بشرارتونه کوي اوس به پته لګي وفيكم سماعون لهم او پتا سو کې هم داسې کسان موجود دي سماعون نمامون چاغه چغل مار دي داغه کافرانو د پاره اغي د پاره چې کوم نه خبري اوري به اغي ترسي او الله رب العالمین چې عالم دی په ظالمانو به انصافانو باندې لقد بتغوا الفتنه من قبل خامخا بتحقیق سره دوی خلټول او د منافقانو فتنه او فساد در په خوا د دینه څه مطلب دا هو غزوه تبوک دی سنو هجری دا د احد په غزا کې د نن او اته کاله مخ کې د دوی هغه سازشونه ول اساسونه ير دی الله تعالی وي عبد الله ابن ابي دلار نه واپس شوی نو وسم واپس مخ کې واپس شوی لقد ابتغوا الفتنه من قبل فتحقيق سره دوی خلټولې او فتنه او فساد په خوا د دینه په غزوه احد کې وقلبوا لك الامور او دوی خو عدل بدل کړي استاد سره لپاره کارونو لرا همیشه مسلمانانو ته وړاندې رسو کېدل تر دې چراغ هغه حق او نصرت د الله رب العالمین او غالب شو حکم د الله رب العالمین او حال دا چې دوی هغه لربت غنون کیو د دوی خدا خیال نو چې بدر کې بغټي یا په احد کې بغټي او یا په نورو میدانونو باندې خدا خو شکر دی الله تعالی امداد کو ومنهم من يقول اذلي دا اوس په منافقانو کې یو دی جود ابن قیس پیغمبر علی السلام ورته ځکه چې جهاد لاړ شو کنه یاره وی جیوی ته وای چې روم تبزو او د رومیانو سره به جنگ کو او دا رومیان چې دي نو دا ټول سر سپین دي ښه او د رومیانو دا خزه هم ډېر خولي دي او خدای دې نه کې بیا څنګه چې د پکې خطا شم او په بل ګناه کې واقع شم نو خبردای چې د پاتې شم ښه نو الله رب العالمین دا هغه شیطانی هم را نقل کړه الله تعالی مسلمانانو ته وی د دې شرارتونو نه ګردان بچ ساتي
ومنهم من يقول اذن لي او بعض بدی منافقانو کې هغه څوک دي چې هغه وایي چې اجازت راکا ماته او په فتنه کې مغرضه او مال را اته په فتنه کې ما مواقع کا وها فحاشي برانه وشي ګناه برانه وشي الله تعالی په ګناه کې هوته پروت دی فحاشي خو عملی بیماری ده او پتا کې هو اعتقادي بیماری پر طرفه نفاق د پکې پروت دی الا فی الفتنه سقطوا خبردار په فتنه کې خودي پرات دي غرزیدل دي بګي او په تحقیق سره جهنم چې دیخه مهارا ګیرون کې دي کافرانو لرا ان تصبک حسنه د منافقانو کردار دادي کچې ضرورت سي کیتا ته پیغمبر علی السلام حسنه نیکی یعنی نصر و غنیمه تسؤهم ندا خپکی دوی لرا و ان تصبک مصیبه او کچې ضرورت سي کیتا ته یو مصیبت او مصیبت سره یعنی هزیمه یو تکلیف راشي او شکست راشي لکه غزوه احد کې نو بیا دا منافقان سوي یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وای دا منافقان چې په تحقیق سره اخسته او مونږه کار خپل په خوا د دینا ها شکر دې مونږه خو د احتیاط نه کار واخیست مونږه خو سمجھدار خلک یو کنه دا خدا صحابه کرام به یادول نعوذ بالله دا سادهګان خلک دي بس ګور نه وردانګي او مونږه خو احتیاط کو او خو پرهیز کو او موقع ته ګورو کنه قد اخذنا امرنا من قبل په تحقیق سره اخسته او مونږه هغه کار خپل یعنی مونږه احتیاط اخسته او د احتیاط پهلو په خوا د دینا ويتولوا عن الجهاد او دی مخواړی د جهاد نه او حال دا چې دی خوشحالي کوونکی وي فرحون بما اصابک چې مسلمانانو د کوم تکلیف میلاو شي نو پاغي خوشحالیانی کوي تو فرمای پیغمبر علی السلام خوشحالیان مکوي مسلمان چې دی داغه د پاره هر طرف ته خیر هی خیر دی کوي ګټلا نو غازی جوړ شو او کچره په ظاهر بیلا نو شهید جوړ شو جنت ته وځي دغه د خوشاله ستاسو خبره ده خوشحالي کو مونږه جنت ته روان یو او یا چې کوم نه غازی جوړ شو تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې هر کې نه راسیږي مونږ ته لکن هغه شی چې مقرر کړی دی الله رب العالمین زمونږ د پاره او الله رب العالمین مددگار زمونږ دی او خاص په الله تعالی باندې باور دي کې ایماندار مسلمانان قل هل تربصون بنا تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې انتظار نه کوي تاسو زمونږ په باره کې لکن یو دا غدو فیدو مسلمان ته په یو کې په دوو کې یو فائدہ خامخا ملاویږي حسنین تسنیه د حسنا ده حسنا معنا خپل شي نو خو فائدہ خپل شي کنه اده څه ده النصرت والشهادت یا به نصرت ملاویږي غازی به جوړیږي یا به شهادت ملاویږي ونحن نتربص بكم او موږ خو انتظار کو استاد مبارک دي خبره ته چې و درو برسیږي تاسو الله رب العالمین په عذاب او په سزا سره د خپل طرفنا الله به باندې خپل قهر نازل کی او بأيدينا یا زمون په لاس باندې الله به مونږ ته حکم کوي چې نور د منافقانو سره جهاد وکي کفر احکار شوی دي چنانچه بنو قریظه سره بیا جهاد وشو فتربصوا نپستاس انتظار کوي او په تحقیق سره موږ سره تاسو نه انتظار کوونکیو تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انفقوا طوعا او كرها نجود بن قیس بیا راغی ویرجت له خو نشوما خو دا سامان دی او دا پیسې دی او دا چنده مې راوړې ده او دا به والدا به قبول کوي نو الله تعالی ورته وایي چې نه قبولون ستاسو چندې ته کوئی ضرورت نہیں ہے قل انفقوا طوعا او كرها تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې کتا سو خرچ کوي په خوخه او یا په ناخوخه باندې خو هرگز نه قبليږي تاسو نه الله تعالی ته دې ضرورت نشته په تحقیق سره تاسو یو قوم نافرمانه وما منعهم اوس الله تعالی د دې دا چنده ولې قبول نه کړه دا غي وجه وې دا چې نه دې منع کړي د دوی نه دې خبرې چې قبول کړي شی د دوی نه غ صدقات او خیراتونه د دوی لکن د دې وجه چې دوی کفر کړو په الله تعالی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې او دوی راتلنه کوي مانځتا الا وهم قصالا لکن په دې حال کې چې دوی ناراض وي اعتقادي ناراض دي او دوی خرچنه کوي په لار د الله رب العالمین کې لکن دوی هغه رب بد ګڼون کې دي فلا تعجبك اموالهم اوس یو سوال دی نو داغه جواب قران حکیم ذکر کوي چې دا منافقان دومره د خبيث اولاد دي او دومره غلط خبرې کوي نو پکار دا چې خدای پاک په دې باندې رزق بند کړي وي کنه نو الله تعالی وی دینه تعجب مکوي چې دا مال ولې ډیر دی د کافر او د اولاد او افرادی قوت ولې ډیر دی دا خو الله تعالی دوی له نور چې کم دنو هغه مهلت ورکي او ډیل ورکي چې الله تعالی سم بیا راونی فيها بل دا چې دا مال دومره سیوا شي نو د روح چې دی دا په اتیاو زینو کې ون ختم
دا کاروبار دی دا فلان کې دی دا ډینګې دی نو چې کله دا روح راوځي نو دا ډېره په مشکله باندې راوځي ښه او مؤمن مسلمان چې دا روح او داغه صرف یو ایمانی پرواز وي دا الله رب العالمین سره او دا باقی خو ضرورتونه دي اصل رشتہ دا صرف د یو الله سره ده او اق یو الله تروانه نو دا روح ډېر په اسانه وځي ښه الله تعالی دوی باندې دا تکلیف د دې وجنه دی فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم فتعجب کې دین غردي تعالی را دا مالونه د دوی او نه دا بچیان او دا اولاد د دوی په تحقیق سره اراده کوي الله رب العالمین ته سزا ورکړي دوی ته په دې سره په دې ژوند دنیا کې په دې ژوند دنیا کې دا ډول مال سنبالول چې مینا او محبت او سره او دین او ایمان کې پاتې شي دا آسان کار نه دی کنه الله کوئی ډېر مال او بد حال الله تعالی دا په ژوند دنیا باندې یو عذاب دی